الحمد لله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، نن زمونږ سره اهلا وسهلا مرحبا او توایو. زمونږه چې کوم لایو ټرانسمیشن دی، تیر پروګرام من کړو د دینی مدارسو په حواله سره، او دا زمونږ فیصله کړې وه چې چونکې د رمضان آمد دی او ډېر ملګري ورونه او خویندې د رمضان المبارک د هغې د اهمیت، د هغې د فضیلت، د هغې د مسایلو په باره کې تپوسونه کوي. په دې غرض باندې موږ د هغې دپاره مستقل یو ټیبل ټاک او د یو لایو شو اهتمام وکړو او موږ تکلیف ورکړی دی خپل برادر مکرم صاحب له. انشاءالله تعالی ستاسو سوالات هغه به هم اخلو او د هغې به هم شیخ صاحب جوابات به کوي، او د هغې سره سره د رمضان المبارک په حوالې سره چې کوم بنیادي مسایل دي یا د هغې د رمضان المبارک څه مقصد دی، د روژې کم فواید دي، د رمضان کم فواید دي، انشاءالله تعالی په هغې به هم خبرې کوو. الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي. زه براه راست شیخ صاحب ته خوش آمدیدم وایم او هغوی له مایک ورکوم او د هغوی نه به دا درخواست به کوم، مطالبه به کوم چې د رمضان تقریبا 3 یا 4 ورځې پاتې دي، ممکن ده چې په 11 تاریخ باندې یا په 12 تاریخ باندې روژه وي. نو په دې حوالې سره چې رمضان المبارک رانږدې دی، د 100 ورځې د شعبان پاتې دي، د نبی علیه صلوات والسلام په دې ورځو کې څه معمولاتو په هغې باندې لږه خبره وکړي او د هغې سره سره د روژه د کوم مقصد دپاره الله رب العالمین فرض کړی ده، نو په هغې به انشاءالله تعالی خبرې کوي شیخ صاحب. حمدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما خوب او محترم ورور ډاکټر عنایت الله اصلاحي صاحب او زموږ براه راست اورېدونکو، د رمضان او د روژې بنیادي چې کومه فلسفه ده داسې نه ده چې ګینې د الله جل جلاله په خزانو کې خوراک کم شوی دی نو مسلمانانو ته وایي چې تاسو خوراک مه کوئ چې د خوراک دا ذخیره پوره شي. داسې نه ده. او نه د روژې مطلب دا دی چې انسان صرف خوراک سکاک او یا د خپلې بیبي سره تعلق په ځان باندې بند کړي، بلکې د روژې 2 حصې دي. یو د هغې روحاني اثر دی، یو د هغې مادي اثر دی. مادي اثر هم دا دی چې څنګه ته شریعت حکم کړی چې خوراک سکاک به نه کوي سړی او د خپلې بیبي سره به تعلق نه ساتي د خاص وخت نه سهار نه تر د ماښامه پورې. خو قرآن کریم چې کله د فرضیت حکم کړی نو هغې کې اخر کې داسې فرمایلي دي چې لعلکم تتقون، دپاره دی چې په تاسو کې یره پیدا شي د الله نه. د الله نه د یرې د پیدا کېدو مطلب هم دا دی چې روژه مثال په طور خوراک دی نو سړی به د خلکو مخې ته نه کوي، پټ هم کولی شي، خو دله د احساس بنده ته ولاړ شي یره ما زما رب ویني. نو اصل کې بنیادي طور دا په انسان کې دا تصور را پورته کول او دا پخول دي چې په هر حال کې ما د زما رب ګوري. 2 نمبر روژه چې د هغې روحاني پهلو ده. لکه څنګه حدیث شریف کې نبي علیه صلات وسلام ورته اشاره کړې ده چې ډېر داسې روژهدار دی چې هغې ته سوا د وږي پاتې کېدو نه څه فایده نه میلاویږي. دا د هغې روحاني پهلو ده چې دا انسان به په دې خوراک څښاک نه علاوه د ګناهونو نه په خصوصي طور باندې ځان ساتي. مسلمان خو به عام د 11 میاشتو کې ځان د ګناه نه ساتي، خو په دې میاشت کې به خصوصي طور ځان د ګناه نه ساتي. 2 پهلو شو، یو مادي چې هغه د خوراک څښاک نه او د یو خاص تعلق نه ځان ساتل دي، او 2 نمبر د هغې روحاني پهلو ده چې په انسان کې صبر پیدا کوي او هغه به د ګناهونو نه ځان ساتي. او چې کله د روحاني پهلو باندې نظر نه وي نو بیا د هغې یو عادت جوړ شي، لکه څنګه چې عموما زموږ د پښتنو عادت دی چې کله ورته سړی وایي چې لکه په دې وخت کې زما څه خبرې مه کوه، زما د روژې مازغه دي نو زما سره به ګورې خبرې نه کوي، اوس خاموش کړه. کې نبي صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي چې کله یو سړی روژه وي او څوک ورته کنځلې مو کوي نو دی د هغې په جواب کې داسې وایي چې یاره زما روژه ده. د دې مطلب هم دا دی چې دا په انسان کې صبر پیدا کړي. نو روژه دا د انسان دپاره د صبر پیدا کولو په دې کې دا ماده پیدا کوي او په دې کې تقوا پیدا کوي چې دا پټ او ښکاره د الله نه ویریږي، بل موقع پکې میلاویږي انسان ته. او 3 نمبر فایده دا ده چې احساس پیدا کېږي انسان سره دا بل د ولږي د بل د تندي چې د ولږي د تندي احساس ورسره پیدا شي. زمونږ
د دې پروګرام په وساتت سره څومره زموږ ملګري اوري هغوی ته دا پیغام زه ورکوم چې موږ دا روژه د خپل ځان لپاره یو دیني ټرینینګ وګڼو، دا په ځان باندې یو بوج ونه ګڼو. د نبي صلی الله علیه وسلم معمولات څنګه چې حدیث کې راغلي دي چې نبی علیه السلام به د رمضان میاشت پوره روژې نیوي او په بله میاشت کې چې څومره ډېرې روژې به یې نه وي دا به شعبان په میاشت کې نیوي. د هغې مطلب دا و، غرض دا و چې سړی د رمضان د روژو ته پوره تیار شي. لکه څنګه چې مونځ سړی کوي او د هغې نه مخکې تحیت المسجد پکار وي په جومات کې چې دا توجه برابر شي د منځه ته. او بیا حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي نبي علیه السلام چې کله به روژه شوه نو خپل لنګ به یې کلک کو د عبادت دپاره، د شپې به یې رڼوله اکثره حصه او د ورځې معمولاتو کې تیزي راتله د قرآن کریم په تلاوت کې یا د چا نه په اورېدو کې. نو دا معمول انشاءالله چې موږ هم خپل جاري وساتو. مسله وکړي. आवाज़ के इशू राजी नो दा इंशाल्लाह ताला چې ټیک شي. بدقسمتی نه دا فیسبوک مسائل دي او په دې وجه باندې د आवाज ایشوز راځي. مسلسل د رهای تفاسیر هم شروع دي په دې کې د आवाज ایشوز راځي. موږ د بار بار ټیک شو، مایک برابر شو. ها جی منګه معذرت کوو چې ملګری ډېر په شوق ناست دی. شیخ صاحب تکلیف هم ورکړی دی، خو زه بیا راځم. منګه بیا د شیخ صاحب محترم شکریا ادا کوو چې هغوی ټایم راکړی دی او د دې دا لوبه چونکې د دې نور خلکو په لاس کې ده، زمونږ په اختیار کې نه به هر تقدیر. ستاسو ډېر سوالات راغلي دي، موږ به ستاسو سوالات اخلو. خو د شیخ صاحب د خبرو خلاصه هم دا ده چې د څو ورځې کمې پاتې دي رمضان ته، نو دا په عبادت کې تېرول غواړي او د هغې دپاره چونکې علما کرام د دورهای تفاسیر کوي نو دا هم یو قسم د روژې دپاره تیاروي. زه د شیخ صاحب محترم په خدمت کې یو بل سوال ږدمه. هغه سوال مسایل به انشاءالله تعالی راځي، هغه به مخکې وایو. خو یو ډیر زهر قاتل چې زمونږ په دې معاشره کې دی، خاص کر د نوی نسل دې طرف ته تللی دی، هغه دا ده چې کله رمضان المبارک راشي نو د رمضان د شروع نه مخکې د شعبان په دې اخر ورځو کې د مختلفو هلکان د ګراونډونو سجاوهي، د والیبال، د فوټبال، د کرکټ او د سټیډیمونو سجاویږي او چې د روژه شروع کېږي نو ماښام بس هلکان روژه ماته کړي یا خوراک کړی نه کړی او منډه وهي ګراونډ ته. نو څه ملګري داسې دي چې هغوی خپل روژه په دې اکټیویټیز کې صرف کوي او څه ملګري زموږ داسې دي چې هغه عام طور باندې په دې بیټکو کې، په دیرو کې، په دیرو کې په یو ځای بل ځای باندې ناستي لډوان تاشونه د هغوی سره د دې خلکو دپاره به څه پیغامي چې هغوی د خپله روژه په کومه طریقه باندې تېره کړي. او دویمه دا ده چې د داسې سرګرمو زموږ په رمضان په روژو باندې څه اثرات مرتب کېږي. نو دې حوالې سره تاسو خبرې وکړئ. دا یو محترم ډاکټر صاحب تاسو ډېره اهم خبره وکړه. زمون په پښتنو خاص کر په معاشره کې کوم سړی چې روژه خوري نو هغه ته خلک ډېر بد ګوري. نو الحمدلله عمومي فضا د مسلمانانو د پښتنو دای چې دی روژه نیولي. شیطان یو شاطر مخلوق دی د الله، هغه د انسان د روژې د خرابولو او د هر عبادت د خرابولو کوشش کوي. نو د روژه کې دا کم خبرې چې تاسو د اوریدونکو توجه راګرځوئ چې دا په روژه کې دیو د ماښام روژه ماتی کړی یا نه یې کړی او دیو ځي د کرکټ یا د والیبال دپاره.
نو د اوبو باره کې خو د شریعت پیغام واضح دی، هغه دا دی چې کله په دې باندې د دین فرایض او د دین احکام نه ماتېږي نو د خپل صحت په خیال باندې د څه خاص حده پورې د اوبو اجازت شته، خو هغه داسې محدود دی چې په هغې باندې مونځ یا داسې نورې دیني تقاضې خرابې نه شي. د دې ولبو چې یا د ماښام نه وروسته شروع کېږي یا د ماسخوتن نو یو لوی نقصان دا دی چې تراویح خو نه کوي، کم چې کلاړیان دي یا تماشای دي نو خو تراویح نه کوي، تراویح پرېښودلې دي، یو د دې نه محروم شو د دې عبادت نه، ځکه چې فرایضو کې کمی راځي خو په نفلو په سنتو باندې پوره کېږي نو هغې نه خو محروم شو. دویم نمبر چې کله دلته لاړ شي نو په دې کرکټونو کې او یا په دې نورو لوبو کې فحشګویي دا نامناسب خبري، نو په عامو د بوزه کې هم کنځلې کول ډېره لویه ګناه ده، خو لیکن د رمضان په میاشت کې ډېره لویه ګناه ده، نو د هغې سره هغه روحاني اثر د روژې کم شي. درېم نمبر چې کله دې لاړ شي نو ستړی بیا چې کله سحر مونځ کړی یا نه کړی، خوراک کړی چې پېشمني کې نه کړی نو بیا اودی د ورځي، نو د قرآن کریم د تلاوت یا په دوره تفسیر کې د شرکت په هغې کې د ناستې موقع ته بالکل نه میلاویږي، نو دا ټوله میاشت په دې انسان باندې داسې تېره شي لکه څنګه چې حدیث کې راغلي نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې دې انسان ته د ټوله ورځ د وږي پاتې کېدو نه بغیر څه فایده میلاو نه شي او ټوله شپه سیوا د بېخوابۍ نه درته څه فایده میلاو نه شي، بلکې دا خو یوازې فایده نه بلکې دا ډېر لوی نقصان دی. نو زموږ د اورېدونکو ته درخواست دا دی چې تاسو خپله روژه په دې خبرو مه خرابوئ، ځکه ټوله ورځ نار پاتې کېږئ، نو د هغې سره چې د روژې کوم روحاني فهلو دی چې په هغې باندې موږ نظر وساتو، او ظاهره خبره ده چې یا سړی تماشې ته وتی دی یا ولبي لتلی دی، نو چې شپې دغه شان د بېخوابۍ کې تېری شي د ورځې به ودی، نو دا کوم چې دیني محفلونه دي یا جومات ته نو دا د هغه نه پاتې کېږي، دا ډېر لوی خیر دی، د هغې نه محرومه کېږي، دې نه ځان ساتل پکار دي. او دا کوم چې دویمه خبره ده چې یا د لوډو دی یا تاش دی چې په هغې باندې خلک نو یا د ورځې یا د شپې په هغې باندې هم د روژې اثر ختمېږي. همدغه وجه زموږ عموما د مسلمانانو یو پوره میاشت روژې نیولي، خو چې کله د اختر پر ورځ سبا سهار د مونځ شي نو سهار جومات کې بیا څوک نه وي، د یوې میاشتې دومره هم دا بنده نه ټریننګ کړی چې دا یو د سهار مونځ د اختر په ورځ باندې وکړي، نو په دې کې لږه دې ته توجه ورکول غواړي، او دا د والدینو ذمهداري جوړېږي چې د خپلو بچو او په خپلو کشرانو باندې نظر وساتي په دې خبره باندې. جزاکم الله خیر، په ډېر ښه طریقه باندې په دې سوال رڼا وغورځولې شوله. دلته کې یو بل سوال دی، هغه سوال دا چې د رمضان روژې کله راشي نو د نبی علیه صلات وسلام تعلیمات خو هغه یو حدیث دی کوم چې نبی علیه السلام فرمایي چې کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ او کم من قائم لیس له من قیام الا السحر. ډېر روژهدار دا دي چې هغه روژې ونیسي، هغه ته صرف تنده میلاو شي، او ډېر خلک داسې چې هغه عبادتونه کوي خو د دې عبادتونو په وجه باندې صرف هغوی ته بېخوابي میلاو شي. په دې حدیث باندې رڼا واچوي، دې حدیث مقصد څه دی چې موږ خو روژه نیسو نو همدغه تند به کې موږ برداشت کوو، نن سبا خو جمع دی نو لوږه برداشت کوو، او دویم نمبر دا چې موږ د شپې عبادتونه کوو، نو که په دې عباداتو کې صرف بېخوبي او ثواب پکې نه وي، د حدیث مفهوم څه دی، د حدیث مقصد څه دی، او موږ به څنګه خپلې روژې یوازې د تندې نه نه بلکې موږ به د ثواب نه ډکو، او یوازې د بېخوبۍ نه نه بلکې د شپې عبادتونه موږ به بیا مفید جوړو. د دې حدیث چې وضاحت وشي چې زموږ ناظرین او زموږ کتونکي د هغې نه واقف شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اوتیتو جوامع الکلم، ماته جوامع الکلم راکړی شوي دي. د جوامع الکلم مطلب دا دی چې خبره وړی او د هغې مفهوم او مطلب لوی. په دې حدیث شریف کې نبی صلی الله علیه وسلم د عبادت روحاني پهلو پوره بیان کړی ده چې کوم سړی د روژې په مقصد نه پوهه او د صرف روژه دې ته وایي چې یاره زه نار پاتې شوم او یا مو اوبه ونه څښې، نو دی خو په دغه نیت باندې روژه نیولې ده چې یاره زه نار پاتې شوم جو دې ته روژه وایي، زه تږی پاتې شوم جو دې ته روژه وایي، جو لږه تنده ورته میلاو شي. او یو سړی د شپې د دې وجې نه ولاړی چې یاره زه په جومات کې ختم کېږي یا په جومات کې قیام اللیل کېږي یا په جومات کې بل د نیکۍ کار کې خلک ناست دي نو زه هم ورسره ناست یم، او د هغه عبادت مقصد نه دی خبر شوی. نو د نبي علیه صلات وسلام د دې حدیث مطلب دا دی موږ ته دا وایي چې تاسو د دې کوم عبادت کوئ د هغې په حکمت او د هغه عبادت په مقصد باندې ځان پوه کړو. نو دا روژه د الله جل جلاله طرف نه هغه حکم دی بنده ده چې په دې بنده کې دا بنده د خلکو مخې نه علاوه پټ هم د الله تابعدار ګرځي که نه ګرځي، د بنیادي طور هغه راز دی د دې بنده د الله سره. یو سړی د مثال په طور باندې پټ څه خوري نو موږ ته خو د هغې پته نه لګي، نو دا بنده د الله سره مستقل یو رازدار دی چې دا راز دی د الله سره ساتي که نه ساتي. او د شپې خو د ټول نه محبوب شي سړي ته خوب وي، دی دا خوب د دې وجې نه پرې نه دي زما ملګري ولاړ دی راشه چې ګپ ولګو، بلکې دې دپاره ولاړ دی چې د الله سره خبرې کوم. ځکه حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مونځ چې دی قسم ته صلات بین و بین عبد نصفین، نو چې سړی په دې جذبه باندې په مانځه کې ودرېږي چې یاره زه د الله سره خبرې کوم. نو بنیادي طور د حدیث مطلب دا دی چې کوم عبادتونه مونږ کوو چې د عبادتونو په مقصد باندې مونږ ځان پوه کړو.
جی جزاکم الله خیر. ناظرین دا تیر منګ چې ټیبل ټاک کړو زمونږ سره په هغې کې مهمان خصوصي او مفتی اکبر علي عابد صاحب. د ډېرو ملګرو خواهش دا چې تاسو په دې پروګرام کې به شیخ صاحب شریک کړی وی او بیا د ډېرو ملګرو شوق دا چې تاسو په آینده پروګرام شیخ صاحب راولي. نو ناظرین ته هم زه وایم چې دا ستاسو خوش قسمتي ده، زموږ خوش قسمتي ده چې شیخ صاحب محترم ناست دی. انشاءالله تعالی په دې کې ستاسو تند و تیز سوالات به منګالو او ستاسو هغه سوالات چې په هغې کې زموږ دپاره خیر دی، زموږ د خویندو ورونو دپاره به کې خیر دی. د ملګري تاسو عادي خوش نه دي ملګرو له به ځای ورکوي، دا ځای خالي کوي. نو انشاءالله تعالی هغه سوالات به موږ اخلو. به دې متوله دی خو راځئ د لار خالي کوي دی خو راځئ نو او دې سره سره ملګري وایي چې کم څوک سوال کوي نو هغه آنلاین کمنټ کوئ، موږ به د هغې نه ایډمن دی ته ناست دی. ستاسو سوال به کویک اخلي او د هغې به تاسو انشاءالله ریسپانس میلاویږي. کم سوالات چې راغلي د هغه الو موږ دلته کې ډېر سوالات دي او حقیقت دا دی چې زموږ هم شوق دی چې دا سوالات کلیر شي او ډېر ملګري داسې دي چې د هغوی هم دا شوق دی. او بلکې شیخ صاحب ستاسو زما او ستاسو په خپل منځ کې هم کله کله موږ چې ناست یو دا خبرې کوو چې دا کم یوت دی زموږ او نوی نسل دی، نیو جنریشن دی، نو هغه څه خلکو داسې دباو ساتلی دي چې ګورئ بعضې سوالات به نه کوئ، که دا سوال هم وکړو نو ایمان نه پکې خلاصېږي او دې سوال باندې خلکو نکاح ماتېږي. نو دا زموږ او د دې علماو یا د مفتیانو منځ کې داسې یو آړ غوڼې جوړ شوی دی، حجابا مستورن راغلی دی. نو ډېر نوجوانان داسې دي، بلکې زموږ خویندې ورونه هم داسې دي، هغوی بعضې سوالات کول غواړي خو نشي کولی. د هغې مشکل دا راشي چې په ظاهر کې یو سړی مسلمان دی خو د هغه باطن اړو اسلام نه دی قبول کړی. نو موږ هم غواړو چې ملګري څه قسم سوالي به دې حوالې سره انشاءالله تعالی د دې سوالاتو بس تاسو تسلي بخش جوابات میلاویږي. دې دوران کې څه سوالات دي او دا به انشاءالله زه اخلم. خو د دې سوالاتو نه مخکې زه یو بل موږ کوشش کوو چې بعضې کومې ضروري خبر دی هغه مخکې وشي. یو سوال به زه شخصا بل کوم، د هغې نه پس بس تاسو کوم سوالات چې دا لس دولس سوالات فلحال راغلي دا به انشاءالله اخلو، بیا بس تاسو لایو کمنټس به مالو. هغه دا دی چې داسې کوم اعمال دي شیخ صاحب محترم چې د هغې اعمالو په وجه باندې موږ خپل روژه قیمتي ګرځولی شو. یعنی څنګه چې په ګپ شپ باندې تاسو ویلو، په لډوانو باندې، په تاشونو باندې، په دې څیزونو باندې روژه بربادیږي، په غیبت باندې بربادیږي، په کنځلو باندې، مختلف څیزونو باندې. یعنی کم اعمال دي چې د هغې اعمالو په وجه باندې زموږ روژې مفید ګرځي، چې هغه حدیث نبي علیه السلام فرمایي چې روژه الله وي زما دپاره د زه به اجر ورکوم. نو داسې روژه موږ ونیسو چې د هغې روژې اجر الله په خپل لاس باندې راکوي چې هغه اجر ډېر زیات وي. او نبي علیه السلام چې فرمایي چې د اختر په شپه باندې الله تعالی فیصله کوي چې ما ټول بندګان معاف کړل، د اختر مانځه نه چې واپس کور ته ځي او هغه بخلی شوي تلي. نو کم اعمال تاسو بس فرمایي؟ په دې اعمالو کې بنیادی چې کوم اهم اعمال دي د انسان دپاره یو صدقه ده. اهتمام د صدقې وکړو ځکه چې ډېر زیات غریبانان دي چې هغه وسې نه کېږي، نو چې د هغې سره مونږ په ګاونډ کې دي یا په رشته کې دي په هغې باندې په خصوصي نظر وساتو. د افطارۍ جذبه په ځان کې پیدا کړو چې بل مسلمان له مونږ د روژه ماتي بندوبست وکړو. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی چاله افطارۍ ورکړي نو د روژهدار منګي ثواب یې کېږي، د هغه خپل جواب ثواب باندې اثر نه پرېوځي، ده ته الله جل جلاله ثواب ورکړي. نو صحابه د الله رسول زموږ خو دومره وس نه کېږي ویل چې د اوبو قطره وله ورکړي یا وله کجوره ورکړي. نو د افطار چاله د افطار غم وکړو. درېیم نمبر په دې کې د چا څه ورانه ده چې ورانه پکې صلح وکړو، د الله دپاره سړی معاف کړو، زما حق دی په چا باندې او زه د الله دپاره معاف کړم د رمضان د وجې نه. بل په دې کې لزوم د استغفار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی استغفار کثرت سره کوي نو الله ول رزق د دې ځای نه ورکوي چې د ګمان نه او د الله ول د ډېرو مشکلونه لاره ورته کولاو کړي د هغې نه راوباسي. او درود شریف په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او پنځم نمبر د قرآن کریم تلاوت دا اهم اعمال دي. او نور عموما چې د کمی ګناه نه سړی پکې ځان ساتي هغه د نیکۍ کار دی او دا څلور پنځه ډېر ضروري او اهم عملونه دي. دې سره یو ریلیټډ یو سوال زما ذهن ته راغی غدا دی چې یو پروګرام و چې په هغې کې د جاوید غامدي صاحب نه چا تپوس کړی دی. تپوس دا دی چې د رمضان په میاشت کې موږ تلاوت ډېر زیات کوو او که نه د قرآن کریم ترجمه موږ ګورو نو ثواب په کم یو کې؟ نو هغوی خو جواب ورکړی دی چې د قرآن کریم تفسیر کتل او د هغې ترجمه کتل په دې کې ثواب دی چې مطلب موږ ته الله تعالی څه وایي. نو هغه سوال باندې په هغه ټیم کې زما یو دا خپل نظر و چې لکه دې سوال جواب داسې مناسب نه و. د هغې وجه دا ده چې قرآن کریم د تفسیر سره کتل او د قرآن په مفهوم ځان پوهول خو زموږ د ټول کال سرګرمي ده.
یعنی په ټول کال کې په قرآن باندې ځان پوهول غواړي چې د الله حکمونه څه دي، د بنده نه الله څه مطالبه کوي. د رمضان د میاشت څنګه چې هغه حدیثو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له جبرئیل علیه السلام په کال کې یو ځل راتلو او د قرآن دور به سره کوو. په کوم کال چې بیا وفات کېدو نو 2 ځل راغلی وو. نو زما په وخت کې په دې سوال تحفظاتو تاسو دې باره کې څه نظر لرئ چې د رمضان په میاشت کې یو خو دوراهي تفاسیر دي او لازمي خبر ده چې په کارو پاکي مسلمانان شرکت وکړي، خلک قرآن یاد کړي، د قرآن سره تعلق جوړ شي، په وسیع پیمانه باندې خلک قرآن واوري. خو د قرآن کریم د تلاوت په باره کې د غامدي صاحب د سوال نه ماته دا معلومیږي، عام خلک په ذهن کې هم دا خبره ده چې د قرآن تلاوت الله وایي چې مسلمانانو مونځ وکړي نو بس مونځ ته پاسېدل غواړي، الله وایي زکات ورکړي نو زکات ته پاسېدل غواړي، زکات ورکول پکار دي. او دا خبره چې بس دا تلاوت دی او قرآن ختمونه دي د دې سره ډېر اهمیت هغوی ته نه ښکاره کېږي. نو دې باره کې تاسو څه وایي، ستاسو نظر دی؟ د دې سوال خو 2 پهلوګانې دي. یو دا چې د قرآن کریم تفسیر کتل څنګه دي. نو بنیادي په دې خبره باندې ځان پوه کول غواړي چې د قرآن کریم تفسیر خدا د مفسر آرا کتل دي. د دې هغه شان نه دی کم چې د قرآن کریم دی یا د الله د ذکر دی. خو که یو خبره ورسره بل ملګری شي د ذکر سره نو دا ډېره زیاته ضروري وي. هغه دا ده چې دا ذکر داسې پکار دی چې په دې په معنا باندې سړی پوهېږي او دی په داسې انداز باندې وي چې د زړه ورته حاضري. نو بیا د دې ذکر مخې د بل یو قسم عبادت هم اجر او ثواب نشي راتلی. او دا کوم چې دیو د قرآن فهمۍ دا کومه خبره شروع کړې نو بنیادي طور دا انکار حدیث ته خلک بوځي. ځکه په احادیثو کې د ذکر د قرآن کریم د تلاوت یا د دعا یا بل چا د پاره د دعا مختلف قسمه ثوابونه راغلي نو هغه د دیو په داسې انداز باندې د هغې تردید کول غواړي. نو چې د قرآن کریم باندې ځان پوه کول غواړي، قرآن کریم تفسیر کتل غواړي، دا بنیادي طور د هغه څیزونو اهمیت کموي. نو د ذکر اهمیت په خپل ځای باندې دی، خو شرط دا دی چې ذکر دا په هغه طریقه باندې وشي کوم طریقه چې موږ ته شریعت ښولې ده چې په معنی هم سړی پوهېږي او زړه ورته متوجي. جی جزاک الله شیخ صاحب. او ناظرین ستاسو سوالات لرازو چې کوم سوالات ستاسو وسرال نیغ په نیغه باندې دلته نن راغلي دي یا سحر نه چاره لګلي دي، نو بیخي د آغاز نه شروع کوو چې سحري نه زموږ روژه شروع کیږي. او د سحري په باره کې خو فضایل هم راغلي دي. نبی علیه السلام فرمایي تسحروا فإن فی السحور برکه، پېشمنۍ کوئ په دې کې برکت دی. سړی د یو ګوټ اوبه څکي، پی دې څکي، لسی دې څکي. خو دلته یو سوال دی او دا سوال حقیقت کې زما ته هم توجه رااله چې ډېر خلک داسې وي هغه سحري وکړي، آغاز وشي روژه شروع کړي، خو د سحري او د اذان په منځ کې څه ټیمي نیمه ګنټه زموږ په د غرونو علاقو کې خلک ډېر وختي سحري کوي، ګنټه د اذان نه مخکې خوراک بند کړی. نو بیا په دې دوران کې هغوی سګرټ وڅکي یا د دې دوران کې هغوی بیا نسوار مسوار وایي چې کیدي. نو اگر چې روژه خو شروع شوی نه، روژه خو شروع کېږي د هغې نه چې کله عملا اذان وشي او ټایم ختم شي. خو د دې ملګري سوال دا دی چې بیا خوله نینځي او د دې نسوارو یا د سګرټو آثار او اثرات په دې خوله کې پاتې شي او د هغې نه پس بیا اذان شوی وروسته بیا اودس کې خوله پاکوي. نو د دې څه حکم دی؟ آیا په دې روژه باندې څه اثر پرېوځي که نه؟ روژه پرې ماتېږي نه ماتېږي؟ دوی نمبر دا روژې کراهت پرې راځي که نه راځي؟ د سایل سوال اصل غرض دا دی، دې باندې نظر واچوئ. د نسوارو باره کې به نبی صلی الله علیه وسلم چې څوک په خوب کې ویني د نبی علیه السلام په شکل کې، نو دا نبی صلی الله علیه وسلم او هغه چې کومه خبره ذکر کړي نو د هغه شان خو نه دی څنګه چې په نبی علیه السلام حیات او خلکو ته حدیث ویل، خو د هغې نه بنده ته تسلي میلاویږي. یو ځای کې زموږ یو محترم استاد دی، هغه ما ته خپله خبره کوله. د دې ملګرو ته صرف د دې نسوارو د قباحت په طور باندې د دې واقعي تذکره کوم، لکه خوب نه موږ څه مسله نه ثابته، خو نبي صلی الله علیه وسلم یاد کړی دی نو په هغې نه سړي ته دغه کېږي رهنمایي. هغه ما ته خپله خبره وکړه چې یاره ما نبي صلی الله علیه وسلم په خوب کې ډېر نیک سړی دی او زه ورغلم خوالی، نو خو زه خبره م دغه نه زه خبره یم بیا نسوار کوي، اته پته نه وه. نو ما ته ویل چې نبي صلی الله علیه وسلم مې خوب کې ولیدو، ویل ما ته ویل چې دا خوله پاکه که. نو ویل چې ما ته ویل پلانې ویل زما خو ډېر سوچ وکړو، خو زه خو سې غیبت هم نه کوم، چغلي هم نه کوم، کنځلي هم نه کوم چې دا به څه زیاده وي. خو ما جرات ونه کړی شو، زه ورته وایم چې رجې تاسو نسوار خو چېرته نه کوئ. د هغې نه ما ته یره محسوس شو چې دا څیز خطرناک دی. پاتې شو دا خبره چې د نسوار یا د سګرټ باندې روژه، نو که دا سړی په روژه کې واخلي نو خو روژه پرې ماتېږي، ځکه هغې اثرات وجود ته کوزېږي او روژه ماتوي. خو دې ملګري چې کوم تپوس کړی دی چې سړی نسوار کېږي یا سګرټ وڅکي او سهار کله سبا شي او اثر یې په خوله کې پاتې، نو که په دې باندې موږ ده ته داسې نه شو ویلی چې دا روژه ماته شوې ده، نو دا د کراهت نه ده خالي. او چې دغه وخت نه دا روژه مکروه شروع شي نو د دې روژې هغه روحاني اثرات درته نه میلاویږي. نو درخواست دې ملګرو ته موږ دا کوو
که فرض که زموږ اوریدونکي څوک دي چې هغه د نسوارو یا د سګرټو عاملین نو دا روژه ډېر ښایسته موقع د هغې له د دې ګناهونو د پرېښودو او دا لوی ګناهونه دي، واړه ګناهونه نه دي. حرامه ده، نشه ده او لویه ګناه ده. زموږ بدقسمتي بله دغه به درته ووایم چې زه داسې خبر شوم چې ځینې ملګري صرف نسوار کوي په عامو ورځو کې، نو په روژه کې د نسوارو سره سګرټ هم شروع کړي، دی بله بدقسمتي. نو چې که اثر پاتې کېږي په خوله کې او سبا شروع شي نو دا روژه کم از کم مکروه کېږي. که بیخي پاسېده شوي نه وي نو د کراهت نه خالي کېږي، لحاظ ځان دې ساتل پکار دي. جزاک الله، الله دې توفیق ملګرو له ورکړي چې الله تعالی دا اثر دغه پروژه کې کېدی چې د نشو نه د منشیاتو نه او توبه کړي. او زه دا خبره کې شریکه کما چې حقیقت دا دی چې کله سړی اراده وکړي، عزم سمیم عزم مصمم وکړي، نو الله توفیق ورکوي. بیا زمونږ سره کالج کې ملګری و پروفیسر و، نو داسې زمونږ په یو لایو سیشن کې چا سوال را لګلی و د نسوارو باره کې، نو د هغې باره کې ما جواب کړی و چې ره د نسوار خو اختلاف هم پکې د علماو شته دی، خو دا نقصان کم از کم دی چې څوک نسوار کوي نو داسې مشاهده د علماو ده چې دته الله تعالی داسې د کلمې توفیق په د آخر وخت کې نه ورکوي. نو شرابونه دي او د شراب باره کې خو ډېر داسې واقعات د سلفو په کتابونو کې موجود دي، په اقوالو کې شته دی. نو هغه یو څو ورځې پس بیا کالج چې موږ ناستو نو ما ته ویل چې مولانا صاحب ستاسو بیان مې اورېدلی دی، ما نسوار پرېښودلی دي، ځکه چې زما څه یېره پیدا شوله چې زه خو ډېر کمزوری عمل دی زما، او بیا په دې وخت کې ما ته دغه نه میلاویږي، توفیق نه میلاویږي، نو زه په ډېر پریشان یم او الله تعالی توفیق راکړو، نسوار مې پرېښودل. نو ویل زه وایم دا چې بالفرض که څوک عزم وکړي نو ما په یو خبره باندې پرېښي، نو زه د مایک په ذریعه باندې او د مجلس په وساطت باندې موږ سره طلبه کرام هم ناست دي او پاک مجلس دی او مدرسې لایبرري ده مکتبه ده موږ ناست یو، نو دعا به هم کوو. شیخ صاحب تاسو هم دعا کوئ چې زموږ څومره ورونه په دې لایو سیشن کې څوک حاضر دي او نسوار کوي، الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې دې نشې نه ځان بچ کړي. او نور هم چې زموږ څومره ورونه دي او هغه په نشو کې دي اخته دي، که هغه چرسونه څکي، که په شرابو کې دي، نور څومره نشې چې دي، دا خو د صحت دپاره مضر دي او د انسان عمل هم بربادوي او بلکې سړی د ایمان نه وباسي بعضې صورتونو کې. دلته څه سوالات نور دي او سوالات به راغلي دي، خو زه به کوشش کوم چې داسې په ترتیب باندې د سوالات مخکې والمه، نو څه مخکې وروستو کېږي به. خو د روژه کې بعضې د نوجوانانو بعضې داسې سوالات حقیقت دا دی چې هغه چا مخکې نشي ویلی او چې وایي نو حقیقت دا دی چې ځان ورته بدي هم ښکاره کېږي، ویلی هم نشي. نو څه ملګرو سوالات کړي هم دي، په هغې کې د یو ملګري سوال دا دی چې کله د شپې د روژې شپه ده، سبا روژه ده او چاته پکې د غسلو ضرورت راشي، خو هغه یا سحر شرمیږي یا چا که میلمه دی او هغه ته یا هسې په کور کې د غسلو موقع ورته میلاو نشي او بیا هم په دغې نجاست کې په جنابت کې هغه پیشمنۍ وکړي او د پیشمنۍ نه پس بیا چې کله مونځ وي نو مونځ ته ځان تیار کړي، مونځ وکړي، خو اذان په ټایم کې پیشمنۍ چې کله ختم شي او روژه عملا شروع شي په دې وخت کې دا په حالت د جنابت کې دی، نو دې روژه باندې بس اثر پرېوځي که نه به پرېوځي، دا روژه کېږي که نه کېږي. نو دا تپوس د ملګری کې دی وضاحت د دې باره کې خو یو قانوني خبره ده او یو مشوره ده زموږ. نو مشوره خو ملګرو ته دا ده چې د شپې دا ضرورت پېښ شي نو دا د سبا د راختو نه مخکې په کار ده چې بنده غسل وکړي. خو قانوني خبره دا ده چې که فرض که داسې ضرورت راشي او داسې مجبوري راشي چې یاره که دی خوراک کوي به دې ټایم کې یا به غسل کوي او که خوراک یې اوبه پرېږدي نو بیا به دغه شان دي سبا کوي یا بل داسې څه سستي راله نو شرن روژه نه ماتېږي په دې باندې که فرض که د سبا راوخېږي او دا سړی په حالتي جنابت کې دی نو شرن پې روژه نه ماتېږي. قانوني طور فتوا دا دی چې د روژه نه ماتېږي. حدیث کې د دې طرف ته اشارې راغلي دي او حدیث صحیح حدیث دی. نو که فرض که د حالت د جنابت کې سبا شي به د باندې روژه کم از کم نه ماتېږي، خو په دې کې شک نشته چې اثرات یې کمیږي. نو ښه دا ده چې د سبا ختو نه مخکې سړی وغسل وکړي او طهارت حاصل کړي. دا یو سوال دی سره بل دی، څه سوالات به زه کومه چا به نه کړي خو هغه به د خلکو شریک سوالات دي، یوې توجه نه خو سوال زه کوم دی سره دا دی چې زمونږ په دې دیر کې خاص کر ځکه دیر کې مونږ اوسېږو او ما چر سره کې چې کله ومنو التم دا مسلې وي دوه نقشې پیرل چلیږي، دوه نقشې ماښام خو مثلا ماښام خو تقریبا چې په یو ټیم افطار دی، خو د سحرۍ په حالاتو کې دوه نقشې چلیږي. دغه نقشو په منځ کې پروس کالما اندازه لګوله چې تقریبا 20 او 25 منټ پورې په هغې کې فرق دی او دومره فرق پکې دی. نو په دې حوالې سره ډېر کنفیوژن دی. ما په خپله باندې به زه ویم چې پروس کال نه دلته زما د تفسیر دریم کال دی، دلته ما تفسیر نه کوه هغه ورځ ما ته یاد دي ما جبګۍ کې درس کو په کال باندې. نو دا مسله په اخر راله ده
چې رالاله نو بیا مولانا رفیع الله صاحب د دې امور لږ ډېر ماهر او مایل ما په دې پوهه کړ چې دا سبا د کوم ځای نه راخیږي د دې ټول تفصیل مې پوهه کړ نو ما ته هغه طریقه راوښودله نو بیا ما داسې کار وکړو 2 نقشې ما ځان څخه کېښودلې یو د خال ساسو نقشه ده یو د مشهور بل نقشه ده نو ما پېشمنۍ کور وکړو زه خپل جومات ته رالم او ما هغه ځای ته کتل ځکه چې د سبا راختلو زم تاسو خپل مشوره شیر کومه تجربه مشاهده چې سړی سبا ګوري نو نور چې په کوم ځای راخیږي په قضیه باندې به سبا کتل غواړي د قضیه باندې سبا هم راخیږي ما چې کله وکتل نو حقیقت دا چې اذانونه وشو د اذان نه تقریبا 15-14 منټ وروسته دغه سبا مالیدلې دی نو دې باره کې تاسو وایي چې د روزو کې سړی څه وکړي د نقشو باره کې تاسو څه سوچ دی عام مسلمانان ته به دې کې یقینا تکلیف دی بعضې ملګري جذبات کوي جذبات په بنیاد باندې کله کله بیخي وختي سحري بند کی نو سحري کې هو تاخير پکار دی حدیث کې خدا راغلی لا یزال الناس بخیر حتی عجل الفطر واخر السحور راغلی دی او یا بعض ملګري دومره ضد وکي چې هغه ټیم ځان ورسې چې روزه تقریبا داغونه بیا شوي اذان ټیم شوي هغه صبح صادق راختلی او د هغې نه وروسته بیا د بیرته روزه ختمېدو والی نو دې باره کې ستاسو نظر دی هغه شریک کړي سره مونږ څو کاله مخکې په حاجي د صاحب آباد کې کله دورې تفسیر کاوه نو زما ملګري افطاري له راغلي وو نو مونږ چې کېناستو نو مونږ خو د هغې په نقشه باندې ماښام د اذان انتظار کوو نو ما ته ملګري ویل چې مولانا صاحب افطاري نه کوو نو ما ورته صبر وکړئ دا خو لا وختي دی ویل چې نه چې شوی دی مال چې نه شوی نو هغې خال ته ټلیفون وکړو نو هغې ویل چې مونږ خو ډوډۍ خوړلې ده اوس منزله روان یو مونږ ملګري ویل چې مونږ منزله روان یو د هغې نه وروسته ما په دې نقشو باندې دغه شروع کړو دا سرچ نو په دې کې یو نقشه ده په سوات کې جوړه شوې ده هغه د مولانا نوم دی مولانا نصیر الحق د هغه چې کومه نقشه ده هغه او دا د خال کې چې کومه نقشه ده د علامه نقیب احمد صاحب د وخت جوړه ده نو د دې اوقات مناسب دي په نسبت د نورو نقشو باندې البته یو خبره په دې کې زه ملګري کوم چې د افراط او تفریط شکار کېدل نه دي پکار د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرې غرض چې تاسو په سحر کې تاخير کوئ دا غي مطلب دا نه دی چې زمونږ سبا ته خوراک نه نواسو زمونږ خوراک از ټیم ته ورسېږي سبا شوی زمونږ خپل نږدې رشته دار دی د دې تیر روزي خبره به تاسو وکم ما روزه بند کړه او زه د هغې کره ورغلم په سکار بسي او د هغوی په کور کې هلکانو هغې کجورې خوړې وګرځېده ویل چې دې نقشه کې لا ټایم ډېر دی نو دا بې احتیاطي خو نه ده پکار خو دا کوم نقشې چې جوړې شوي دي وختي په دې کې نقصان دا دی حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د خلکو منځونه د مؤذنینو په دې سټونو پسې تړلې شوي دي چې په هغې باندې په دې کور کې زنانه بې وخته مونځ کوي نو دا چې کوم سړی اذان وایي بې وخته نو د هغې منځونه څومره ګناهګار چې دا د مؤذنین دي نو زما خو د اورېدونکو ته مشوره دا ده چې د مولانا نصیر الحق صاحب چې کومه نقشه ده یا د علامه نقیب احمد صاحب کومه نقشه ده تقریبا دا نږدې دی اول ته په دغه نقشې مناسب دی په نسبت د نورو نقشو باندې جزاک الله خیر په دې سوالاتو کې خو ناشنا سوالات راځي ملګري دا تپوس کړی دی چې په انجکشن باندې روزه ماتېږي که نه ماتېږي ستن چې ورته موږ وایو بلکې زه به سره بیا ډریپ هم ملګری کړم ځکه انجکشن او ډریپ دواړه دې باره کې څه تفصیل دی چې ملګري څه وکړي د انجکشن په باره کې موږ چې څومره څه کتلي دي د عرب د علماو او د هند د علماو او د شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه د زمانې نه دی خو دا مسله ځکه اول دغه پتاو کې د دې تذکره راغلی ده په دې کې د علماو یو نظر خدا دی او هغه د بلوچستان یو عالم د هغه په کتاب لیکلی او ډېر زیات شدت کړی دی چې څه قسمه انجکشن چې ده نو دا چې سړی ووهي نو په دې باندې روژه ماتېږي خو ما ته دغه دا رایې ډېره زیاته په شدت باندې مبني ښکاري او ما ته داسې د دې اصل ما ته نه ښکاري د دې کې بنیادي طور 2 آرا دي او د دواړه آرا قابلې غور دي یو رای په دې کې دا ده چې کوم انجکشن د رګ په ذریعه باندې کېږي نو د هغې اثر رسي وجود ده او هغه ځای ته رسي کوم ځای ته چې د خوراک اثر رسي خو د معدې ته چې خوراک ورسي د هغې کوم اثر اول په کوم ځایونو باندې شروع کېږي نو رګ هم هغه ځایږي ته لکه څنګه چې د معدې نه خوراک وځي او کوم طاقت دی نو دا په اینه کې شاملېږي او دا برای راست هغه طاقت رګ ته ورکوي نو که دا بیا د طاقت ستن ده او که دا د درد ستن ده او که دا د طبي ده خو چې په رګ کې ووالی شو نو دا روژه ماتوي او چې په رګ کې نه ووالی شوی نو روژه نه ماتوي دویمه رایه پکې د بعضې اهل علمو ده او هغه دا ده چې که دا د رګ ستن ده او که دا د مټ کې د غوښه کې ستن ده خو که فرض که په دې کې د طاقت اجزاو نو روژه ماتوي معدې له تقویت ورکوي چې وجود کې د طاقت او چې د طاقت اجزا پکې نو بیا روژه نه ماتوي مشوره خو زموږ دا ده چې څه قسم انجکشن ونوالی شي خو که فرض که داسې چې بیخي ضرورت شي نو هغه انجکشن چې طاقت سم پکې نه او د رګ نه هم سړی ځان وساتي
به وخت ضرورت نو ان شاء الله روزه به نه ماتوي او یا رګ ته لاړی شي او یا د طاقت نو دې دواړو نه ځان ساتل پکار دي. زموږ خو رایې پکې دغه د ډریپ باره کې خبره صحیح ډریپ باره کې خو هغه خو هر قسمه ډریپ چې نو پاکي خامخا نمکیاتي او پاکي د غیوبۍ نو خو بهر روزه ماتوي نه نه ځان ساتل ډریپ نستل غواړي او چې ډریپ ته مریض ورسي نو هغه بیا روزه نیول څنګه دي د خو دویم مسله شوه چې سړی دومره سخت مریض دی چې ډاکټر هغه ته ډریپ لګوي نو چې دې قسمه مرض ته ورشي سړی دله بیا روزه نیول نه دي پکار بیا به خپله روزه ماتوي نو ډریپ نه خو بهرحال ځان ساتل پکار دي. د دې روزي چې کله راشي نن ما دور تفسیر کې دا خبر رااله ما چې وچړله هغه دا وی چې کله روزه شروع شي نو زمونږ پښتانه خاص کر زمونږ مین دی یا زمونږ کوم چې نیاګانې دی اوسنۍ زنانه خو حالات بل شان دي خو کوم چې زمونږ مشرانې زنانه وي مین دی وي نیاګانې هغه دور دا پښتانه ډېر زیږ پښتانه او دی د روزې باندې هېڅ قسم سمجوتې ته نه و تیار بلکې زمونږ مور دی الله وبخښي موږ ته یاد دی د شوګر ډېره سیریس بیماره وه او 300 350 مینس کې به شوګر چلېدو او مازدیګر به چې زه مدرسې نه رالم نو تقریبا دا سر به م کلک تړلی و خوله به یې وچه وه خو روژه د دې هر څه باوجود د روژه موږ ته نه دي چې هغوی د مرګه په روژه به پرېښېده داسې بېشماره مثالونه زموږ په دې کورونو کې نو دې باره کې تاسو وایئ چې کله د شوګر مریض دی یا بل مریض دی عام نارمل بیمار دی یو سړی بیمار دی سپوز هغه تبه ولې نه ده خو هغه ښه سیریس بیمار شوی دی او هغه روژه بیا هم خامخا نیول غواړي نو د هغه په دې روژه نیولو باندې ظاهر خبر د کور کې هم خلکو ته تکلیف دی بیا به دا بیماري هسپتال ته به وړي د دې باره کې د شریعت څه تعلیمات دي چې لکه دا روژه نیول قرآن کې خو د ان تصوموا خیر لکم راغلی دی خو نورو حدیثو کې خو هغه اولئک العصاة هم راغلی دي دې باره کې به ستاسو نصیحت به صحیح مسلمانانو ته ځکه دا زموږ سیشن ډېر مفید دی او انشاءالله زما امید دی چې دا موږ په دې خاطر باندې شروع کړی دی چې مسلمانانو ته په دې کې فایده میلاو شي او بل دا چې ډېر خیر دوی ته ورسېږي په دې کې زموږ سم بیا وي چې دی انشاءالله چې زموږ د دې سیشن د وجې نه د چا په روژو کې دغه راشي تبدیلي راشي او پیشرفت پکې وشي نو پکې به زموږ صحیح دې باره کې ستاسو څه نظر دی څه وایي بنیادي طور په مرضونو کې ځینې مرضونه خو داسې دي چې د هغې څه انسان وږی او تږی پاتې شي نو د هغه مرض ښه کېږي زیاتېږي نه ظاهره خبره ده چې خو مریض دی خو د هغې باوجود روژه به نیسي روژه نشي ماتولی د هغې نه علاوه چې کوم مرضونه دي نو دغه مرضونو په باره کې د شریعت تعلیم دا دی چې دې مرض باره کې به سړی د دې مرض د ماهر سره مشوره وکړي او هغه مرض چې د مثال په طور باندې شوګر دی نو شوګر د ماهر سره ګردو مریض دی نو د ګردو د ماهر سره په هغې باندې مشوره وشي او دا ډاکټر داسې دی چې د الله نه یېرېدونکی د شیخ القرآن به نه یي شیخ الحدیث به نه یي خو د الله نه یېرېدونکی ډاکټر او هغه دې مریض ته ووایي چې د تاله دا روژه نیول تکلیف به درکوي ستا مرض به سیوا کېږي نو بیا دې مریض دپاره روژه نیول ګناه ده بیا به دا روژه نه نیسي ځکه دا د الله حکم ماتوي زموږ والده محترمه ده د هغې ګرده یوه ده او ډېره موده تقریبا 1992 کې د هغې یوه ګرده ترې کړې وه نو هغه چې کله دا روژه راشي نو جاړي او خپوي نو هغې ته ما ویل چې ما ورته وویل مور مونږ ته حکم دا دی چې تاسو روژه نیسئ او تا ته حکم دا دی چې ته روژه مه نیسه نو ته هم د الله حکم منې او مونږ هم د الله حکم منو نو ته به دې تا ته چې کوم حکم دی د الله ته به دې باندې صبر کوې او د مونږ ته چې کوم حکم دی مونږ په دې باندې صبر کوو نو پښتنو ته زمونږ خصوصا ځکه چې پښتو کې خبرې کوو هغې د زمونږ دغه دا دی دا نصیحت دا دی او هغې ته مشوره دا ده چې د دې روژې شروع کېدو نه مخکې د خپل متعلقه ډاکټر سره مشوره وکړي او چې هغه ورته وایي تا له تکلیف درکوي نو بیا روژه نیول ګناه دی بیا به دې ځان ساتي بیا به روژه نه نیسي په دې باره کې سوالات راغلي انشاءالله به هم وایو به خو جون کې د ما تفصیل دا دی چې اخر کې به انشاءالله د بعضې سوالات کوو د دې روژې په باره کې دا سوال هم دی چې زنانه ظاهر خبر ده چې د هغوی بعضې بیمارۍ داسې وي چې هغه لازمي راځي فطري طور باندې نو د هغوی چې کوم د پیریډز دي او کوم د ورځې دي چې هغوی روژې په دې کې نشي نیولی او دا تپوس روژې باره کې هم کېږي او دا حرم دپاره هم کېږي بعضې زنانه حرم ته ځي حج کې په عمره کې هلته بیا دا مشکل لازي یا روژه کې دا مشکل لازي نو بیا دا کم پامیله ګولۍ چې استعمالي بلکې بل زما سره یو فارماسسټ و هغه زما سره بېته وکړله فارمیسي وه د هغه چې موږ دا ګولۍ خرڅوو پامیله ګولۍ زموږ نه خلک وړي او په دې باندې زنانو د پیریډز بندېږي نو دې باره کې به شریعت څه تعلیمات دي او زنانو څه کول پکار دي بنیادي طور شریعت څو خبرې مو ته کوي په دې مسله کې به زه اول هغه ذکر کوم اولنۍ خبره دا ده چې شریعت لکه څنګه چې د بیمار دپاره د روژې د خوراک اجازت ورکړی دی نو بنیادي طور ټول نه مخکې د انسان صحت دی چې صحت خیال به ساتي نو دا ګولۍ چې کوم زنانه خوري نو د متعلقه ډاکټر سره کوم چې د ماهر ډاکټر دی د هغې سره مشوره پکار ده چې دا په صحت باندې څه منفي اثر خو نه پرې باسي که منفي اثر یې پرېستو نو بیا خوراک ګناه ده ځکه چې لکه څنګه په شریعت کې نشه حرامه ده نو دغه رنګې ضرري شیزونه خوراک هم حرام دي یو ده
دویم نمبر دا چې د حرم ته د عمرې یا د حج دپاره د تګ مسلې کې دا ګولې خوړل او په روژه کې د دې ګوړو د خوړلو مسلې دواړه یو بل نه جدا جدا دي. هلته مسله دا ده د عمرې دپاره تللی دی یو زنانه یا د حج دپاره تللی ده، نو د هغې خو مخصوص وخت دی که فرض که دغه وخت د هغې نه تیر شي نو بیا د عبادت نشي کولی واپس به راځي، هلته خو ضرورت دی. نو ضروريات تبيح المحظورات خو سپین خبره ده چې کله ضرورت راشي نو بیا خو حرام کارم د خلکو دپاره حلالېږي، د هغې دپاره خو د دې په خوراک کې به شرعاً څه قباحت نه وي. خو دا کم زنانه چې په روژه کې په کورونو کې دي او په سفر کې هم نه دي او بیماران هم نه دي او د دې وجې نه صرف ګولې خوري چېرې زموږ دا بیماري را نه شي حیض او موږ په دې روژه کې دا خپلې روژې پوره ونیسو، نو د دې په باره کې یو دی فتوا، یو دی په دې باندې لغه ورکول. پتو خو علماو دا ورکړي ده، په دې باندې عربو علماو ډېر په تفصیل سره لیکل کړي دي. محققین علما د عربو چې کوم دي هغې په دې باندې په تحقیق سره ډېر تفصیلي لیکل کړي دي. هغې مستقل یو کتاب دی احکام المرأة په نوم باندې، او دغه د اودسونو نه شروع شوی دی د طهارت نه ټول احکام د زنانو را جمع کړي دي. هغې دا لیکلي دي چې دا ګولۍ د اینې د بندولو دپاره چې زنانه روژه ونیسي دا خوړی شي. خو په دې کې کومه خبره چې بنیادي د کتلو د نو هغه دا ده چې دا روژې دپاره د ګولۍ خوړل او روژې نیول دا جذبه د زنانه څه ده، هغه جذبه څه نیکه جذبه نه ده. هغه دا ده چې اوس که په دې ټایم کې ما دا روژې وخوړې او بیا به وروسته څنګه نیسم او ما ته به تکلیف وي، دا څه نیکه جذبه نه ده. دویمه خبره دا چې دا یو غیر فطري عمل دی، دا عمل یو غیر فطري عمل دی. نو موږ خو شریعت جوړونکي نه یو چې موږ شریعت جوړ کړو، بلکې موږ شریعت بیانونکي یو. نو د جواز د حده پورې چې علما ویلي چې دا اینه بهیږي چې بیا به د زنانه چې ده نو دا به روژه نه نیسي، او که دا اینه بنده شو نو بیا روژه نیوی شي. نو که فرض کې زنانه داسې ده چې دا ګولۍ ونه خوړه خو به دغه میاشت کې بیا دا بیماري رانغلی نو هم یې روژې وشوې، نو د دې په بنیاد باندې دې علما ویلي دي چې که فرض که دا زنانه دا ګولۍ استعمال کړي او دا اینه بنده شي او را نه شي د مخکې نه ورته خوړلي، نو شرعاً به د دې روژه ټکي. خو یو غیر فطري عمل دی او هسې د عبادت نه ځان خلاصول دي، نو که فرض که دا ونه خوړی شي نو ماته ډېر مناسب ښکاري. ډېر مفید سوالو ډېر خویندې دا تپوس کوي او انشاءالله تعالی هغوی ته په دې کې ډېره فایده میلاو شوې وي. او حقیقت هم دا دی چې شریعت کله ګنجایش ورکړی دی چې زنانه دا روژې خوړی شي، منځ ورته معاف دی او روژو باره کې دا دی چې عدة من ایام اخر. نو فطري خبر هم دا دی چې ودې خوري روژې که نه، یعنې دا نه ګناهګارېږي نه ثواب کې کمی راځي، ځکه چې د الله حکم هم دا دی. نو هم په دغه طریقه باندې کول پکار دي. تاسو د فتوی خبره مو وکړله، د مشورې خبره مو وکړله، د شریعت مزاج باره کې هم تاسو ویل، نو دا ډېر مفیده خبره وه. د زنانو متعلق د دې سره ریلیټډ بل سوال دی او هغه رمضان کې د بعضې سوالات ډېر سر راوچتوي، نو بعضې خو معرکة الآرا مسایل هم او د هغې د بیان نه کله کله مشکلات هم جوړ شي، خو مونږ خو الحمدلله دین په دې نیت باندې بیانو چې چاته پکې خیر ورسیږي، څه تعصب یا د ضد په بنیاد باندې بدنیتي بنیاد باندې ونی. خو د دې اعتکاف په باره کې د تپوسونه خویندې هم کوي، وروڼه هم کوي چې آیا د زنانو اعتکاف په جومات کې دی صرف په کور کې کیږي، او بالفرض که په کور کې کیږي نو بیا په کور کې د زنانو د اعتکاف څه نوعیت دی؟ ځکه د علماو آرا په دې کې مختلف دي، نو دې باره کې خپل نظر شامل کړي تاسو. د اعتکاف په باره کې قرآن کریم ښکاره ویلي دي چې وانتم عاکفون فی المساجد، او په حدیث شریف د نبی صلی الله علیه وسلم کې راغلی چې لا اعتکاف الا فی مسجد جامعین. د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې آیا د دې دریو جماعتونو نه علاوه چې مسجد حرام دی، مسجد نبوي دی او مسجد اقصی دی، د نه علاوه په نورو عام جامع مساجدو کې اعتکاف کیږي که نه کیږي؟ بیا که په عام جامع مساجدو کیږي، کوم جماعت کې جمعې مونځ نه کیږي په هغه کې اعتکاف کیږي که نه کیږي؟ دا اختلاف پکې دی، او دا اختلاف د اعتکاف په باره کې دی چې د اعتکاف کیږي که نه کیږي. په دې باره کې نه چې د سړي د اعتکاف باره کې دی، بلکې دا د اعتکاف په باره کې دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او یا په څومره اوقاتو کې کله کله چې موږ ته ثبوت موږ لیدلی دی، نو هغه همدغه دی چې د نبي علیه السلام بیبیانو په جومات کې ځان دپاره معتکف جوړ کړی و. پاتې شو په کور کې زنانه چېرته کیني د عبادت دپاره، نو هغې ته جوار ویلی کېږي، او یا هغې داسې یو طریقه ده چې یو زنانه ده یو ځای کې غاړې ته کېناسته، نو احکام به د اعتکاف نه جاری کېږي که د خاوند سره د شپې تعلق ساتي یا پخلی کوي. خو عام حالاتو کې ګرځي نه یو ګوټ ته ناست ځان له عبادت کوي، نو په دې څه پابندي نشته. خو دا چې موږ په کور کې هغې لپاره د اعتکاف خبره وکړو، نو زموږ ملګري به پرې ډېر زیات خفه کېږي او کیدای شي قارم شي راته، خو چونکې شریعت داسې موږ ته شریعت څه نص نه دی معلوم د دې په باره کې چېرې په کور کې سړی اجازت ورکړي د دې، نو موږ ول اجازت نشو ورکولی. او یو مستحب کار دی کله چې د نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانو
معتکف ډیر جوړ کړي په جماعت کې جوړ کړي. نبی اسلام تاسو کوی دا د بیبیانو دي. نبی اسلام هغه کال باندې اعتکاف ونکړو. بیا دغه نو سدي ثبوت نه درغلی چې نبی اسلام بیبیان یا کورناسی په جماعت کې ازم نډی زیات حرس کوونکو د دین. نو خدای عادت چې فرض زنانه په کور کې د عبادت د لپاره یو طرف ته کینی او عام کوم اوقات ځای کېږي په کې تلاوت کوي یا نفلونه کوي نو کوي ولیکن احکام به د اعتکاف نه جاری کیږي. او نور خدا خو د کوم چې ډله بازي دغه خپل مسلې د خپل مس کې بکې خو زمونږ چې څوک منی نو زموږ رائے دغه ته دغه ده. امخ کو روزو کې په مسلې په اړه کې ملګری سوال کړو نو ما ته جواب ورکو. نو ما ته چې پلان دي سی نو ما ته چې پلان نه زما ته مشوره ده شرعي حکم ماته چې کوم ښکارې ماته است بیان کو. نو موږ خو د غرای ده چې د احتیاط وکړ دي. اعتکاف دی وته نو یو د کور خدمت دی کوي او ځینې زنانه خو به د کورونو کې د کور د کار نه د ځان خلاصولو لپاره دا کار کړي. یو ګډ تناسب وي زه اعتکاف کې نهستم نو احکام به د اعتکاف کوم اس کم نه جاری کیږي. د سره سی یو ضروري پروس کله بل کله مسلمان بیان کړي وو دغه نظر زمنګو چې اعتکاف تعلق جماعت سره د قران نص موجود دی انتم عاکفون فی المساجد یا دغه حدیث ته چې په مسجد جامع بیا مسجد جامع کې د حنا په شوافی او یو تحفظ د اختلاف دی چره جامع مسجد هغه ته چې د جمعې مسبکی کی او کنه 15 وخت مستویل کیږي. خو ما دا خبره کړې و چې نبی له صلوات والسلام هم په جمعات کې اعتکاف کړی دی او دا هغه بیبیان هم اعتکاف کړی دی او حدیث کې بعده لفظ راغلی نبی رسول الله د وفات نه وروسته. نو د کراچي نی مفتی صاحب ماته ټلیفون کړو هغه ویلو چې تاسو سره د سیس ثبوت پکار دی چې تو دا ثابت کی چې د نبی له سلام بازی بیبي میمونه رضی الله عنها مروی حضرت عائشه ده حضرت حفصه ده وغیرہ هغه د رسول الله د وفات نه پس په جماعت کې اعتکاف کړو داسې ثبوت پکار دی. نو ما وته ویل چې داسې ثبوت خو ضرورت نشته لکه دا ثبوت کافی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم تعالی وی چې انتم عاکفون فی المساجد. بیا دا چې نبی صلی الله په جماعت کې اعتکاف کړو په حدیث کې مدق دی چې هغه په جماعت کې کړی دی. اوس اخو د هری بیبي ځان له اعتکاف ثابتول اسې د شریعت د مزاج دی لکه د مفتی صاحب دا سوال لدی حیثیت دی سویلیو دا چې لکه دا سوال زمانه کړی دی بل چانه کوي دی باره کې تاسو علمي انداز کې سوای. مسله خدا نه چې کم اهل علم دا وی چې په جمعات کې اعتکاف پکار دی د اعتکاف لپاره شرط جمعات دی نو خو دلیل پیش کړي او کوم علما چې وی چې د زنانه په کور کې مې اعتکاف کولای شي نو دا مستقل دعوه ده. نو په دې باندې صریح یو نص پکار دی چې د نص راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم یې اجازه ورکړه یا کم از کم د نبی علیه الصلاه والسلام په صحابیاتو کې یو زنانه صحابیه په کور کې اعتکاف کړی نو دا به دلیل شي. او چې دلیل نه نو مسلې د شریعت په دلیل باندې ثابتېږي. کم خلک چې نه کوي نو په نه باندې څوک دلیل نه پیش کوي بلکې کم سړی چې مسله کوي چې دسی کار ټیک دی نو ټیک والا به دلیل پیش کوي. دا خو د مفتی صاحب په ذمه باندې وي چې تاسو ته دلیل پیش کړی او د سره بیا نږدې بل خبره غالبا دا سرخسی امام سرخسی صاحب یا دسی ما په خیال هم دا دی چې هغه د فی معتکف بیتها لفظ راوړی دی. مطلب دا دی کم خلک چې دا خبره کوي چې اعتکاف د خزو په کور کې کیږي او پی مسجد بیتها دی او معتکف په کور کې جوړ کی نو دا غوی دا نظر دی چې فقها خو قائل دي نو چې فقها قائل نو تاسو ویل نه قائل یعنی په دې اړه کې یا خلکو له دا سوچ ور کوي چې مطلب دی د فقهاو تصریحات نه مني یا د فقهاو اجتهادات نه مني ک نبی علیہ السلام په زمانہ کې یا د صحابه په زمانہ کې بلپرس ک د رسول الله په جماعت کې بیبیانو یا صحابیاتو ازواج مطهراتو اعتکاف کړي خرستو فقها هم تقریبا داسې د درېمې صدې او څلورمې صدې لکه امام بونی پر رحمه الله د دویمې صدې دی بیا د نور د درېمې صدې دی څلورمه دا هم تقریبا خل قرون ته نږدې نو ک دوی د سی ویل چر اعتکاف په کور کې کیږي نو تاسو ولې د اختلاف کوئ د اختلاف به څه حقیقتي څومره چې اهل علم دي زموږ لپاره قابل احترام دي خو د بدعت او د سنت تصور به ختم شي که موږ داسې ووایو. زمان نه یقین کېږي چې داسې مسلې چې به یو ملا په کتاب کې نه لیکلي او بیا به داسې یو څیز هم پاتې نه شي په هغې باندې بیا سړی تردید وکړي ځکه چې بیا به یو عالم خامخا په کتاب کې لیکلي. نو د ټولو علماو مو احترام کوو د کتابونو هم احترام کوو خو د خبرې د منلو دپاره او د شریعت دپاره زموږ چې کوم معیار حق وایو نو هغه قرآن او سنت وایو. نو چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لا اعتکاف الا فی مسجد جامع نو که استثناء نبی علیه الصلاه والسلام کړي په بها و نعمت که نبی علیه السلام نه کړي چېرته د صحابي عمل هم به موږ منو. د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نو وروسته څومره خلک چې دي او اهل علم دي زموږ دپاره قابل احترام دي خو د هغې خبره حجت نه دی بلکې د هغه به خپله خبره باندې دلیل پیش کوي حجت به پیش کوي. نو مونږ خو د فقهاو تصریحات منو خو شرط دا دی چې کله د قرآن او سنت د نص خلاف نه وي نو دا خو د قرآن سنت د نص خلاف دی نو هغې له به انشاءالله الله یو اجر ورکړی خو په اجتهاد کې خطا شوي دي.
زمونږ چې کوم ناظرین سره بیا د خبر شریک کوم څوک زمونږ سیشن اوري ورستو څوک اوري چې زمونږ د داسې انلاین دارالفتانه دی چې مونږ فتوی ورکو بلکې کومنګ شیخ صاحب نن په سټوډیو کې نن ملمه دی او یا زه کله کله سوالات جوابات کوم نو مونږ باندې به د چا څه اعتمادي نو موږ صرف د هغې ملګرو د اعتماد په خاطر باندې دلته ناست یو چې څوک زموږ په خبرو باندې د هغوی تسلي کېږي موږ باندې د هغوی اعتماد دی موږ څه علم دی څه رڼا ده او په هغې د هغوی یقین دی چې دا ټیک سید کړي دي نو د هغوی د تعلیم دپاره او تفهیم دپاره تربیت دپاره دا زموږ سیشن دی نور داسې نه دي چې موږ څه مسلې کوو دا په خلکو باندې په زور منو یا دا په منل لازمي دي نو زموږ څه اختلاف بالکل سړی کولی شي او زه یم هسې نه چې نن سبا خو مزاج جوړ شوی دی چې مولي صاحب خبره کړي او سبا پې خلکو ګز راښکلی او سرې کرښې پې او سبا بل مولي صاحب خولې ته هغه شی نیولی او بیا دا لوبې کوي نو مې بي چې زموږ په دې سیشن باندې هم داسې رسپانس د خلکو به راځي خو اخو هغه څنګه چې وایي چې کتے بونګ تیرې هو کاروا چلته رها خبره ده سپي غاپي کاروان تیریږي خو یو څو د ناظرین دي او حقیقت دا چې زنانې هم ګوري نارینه هم ګوري او زمونږ دا سیشن ډېر په شوق باندې ګوري بلکې ستاسو راتلل د دې شوق و چې دي تاسو کښېنئ په سټوډیو کې نو څه خبرې به زمونږ تجاویز به مي مشورې به مي ملګرو ته به مونږ څه وایو چې دا کول پکار دي دا نه دي کول پکار او خاص کر تحریک ملګري دي پکې نو هغه بیا ډېره مینه کوونکي دي هغه دا ده چې د رمضان میاشت کله راشي نو د تراویح اهتمام کیږي خو خبر ده چې تراویح کیږي په لوی سطح باندې اهتمام کیږي ختمونه کیږي انفرادي تور باندې تراویح کیږي نو اخو حقیقت دی چې په خطر قبانی کول پکار دي نو تراو باره کې به دو درې سوالات به ان شاء الله پدې کې الو یو سوال پکې مخې راغلی دی چې زنانه کله کله په یو کور کې راجمع کیږي بلکې ابلو زمنګ نه یو شاګرد ته تاسو کو چې ما ته خلک وایي چې موږ لا ختم وکړو زنانه به د کور ته راځي نو ما ورته ویل چې یو د مشورې خبره ده او یو خبره ده چې د مسله د نومایل مشوره مې ده چې ورته په خپل کور کې تراویح وکړي ځکه چې دا تراویح مستحب عمل دی سنت عمل دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې غوره عمل دا دی چې ښځه د جومات په ځای باندې په کور کې مونځ وکړي او د کور په ځای باندې فی قعر بیتها د کور په دننه ګوټ کې مونځ وکړي نو رمضان په میاشت کې خبر ده چې دا خویندې راولګي او دا د کور په ګوټونو کې مونځونه وکړي ټوله شپه دې ودرېږي خو بعضې داسې وي چې یا حافظات وي هغه قرآن اورول غواړي نو د چم گاون خزي راځي او په محله کې یو حافظ وي قاریه وي هغه ختم کوي یو پکې دا مشکل مې شاته بس اکثر ځانو قرآن نیولې موبایل بس نیولې یو دا مثلا تاسو سره بیان کوي چې دا خو چلو دا قاریه دا حافظ را دا خو غلطه شفافت ورغله خو د کوم زنانه چې نیولې دی دې ته ګوري نو دا مونږ دی او کدا تلاوت دی په دې خبره وشي خو دوی مدادا چې دا کوم زنانه راځي خپل کور پرېږدي مستحب مونږ د پاره سنت مونږ د پاره چې په خل قرون کې داسې مضبوط ثبوتونه نشته چې زنانه د سراغلي زما په خیال شاید تاسو خپل نظر شامل کړئ د دې باره کې تاسو څه سوچ دی څه فکر دی څه تجویز دی مشوره ده چې زنانو دا کول پکار دي کني دي کول پکار زبل مزید وضاحت وکما یو خدای چې یو کور دی جاینټ فیملی دا په دې کې چاچی دا مطلب ریره دا او ال تاسیم په یو کور کې اوسېږي او هغوی له مونځ کولی دویم دا چې د محلې او د چم گاون ښځې راځي په یو کور کې حافظه مخکې ده نو شریعت څه مزاج دی باره کې یا شریعت څه تعلیمات دي تاسو واقعي مشکل سوال ځکه وکړو چې د علماو ته خو به موضوعګانې میلاو شي د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها غلام و زکوان نو هغې به د قرآن کریم ختم کوو او زنانه به بسې د کور ودرېدې خو داسې اهتمام چې د ټول کلي زنانه یو ځای ته راغونډېږي نو دې ته خو مو حرام نشو ویلی چې دا حرام کار دی خو دا ښه کار هم نه دی بلکې اول ورځ په یو ګروپ کې دا مسله چلېده د زنانو جومات ته د راتلو دپاره نو په هغې باندې ډېر لوی لیدې وشو نو ما اخر کې ورته خبره وکړه چې د زنانه دپاره یوازې دلته نه ګورئ پاکستان کې نه چې په مکه کې اوسېږي نو د مسجد حرام په ځای باندې په مکه کې په خپل کور کې مونځ د مسجد حرام نه غوره دی د زنانه چې په مدینه کې اوسېږي نو د مسجد نبوي په ځای باندې په خپل کور کې د زنانه مونځ غوره دی نبي صلی الله علیه وسلم دا په مدینه کې ویلی دی نو چې د مسجد نبوي په ځای باندې په مدینه کې په کور کې مونځ غوره دی نو ظاهره خبره چې پاکستان کې په کور کې غوره خو چونکې د نبي صلی الله علیه وسلم زمانه کې زنانه راتلي نبي علیه السلام ویل مې منې کوئ اگر چې عایشه رضی الله عنها دا خبره کوي خو موږ استدلال نه کوو عایشه رضی الله عنها وایي چې نبی علیه السلام دا زمانه موندلې وی نو ابه منې کړې وی خو چونکې نبی علیه الصلوة والسلام ته خو الله علم ورکړی چې هند کې به داسې کېږي نو نبی علیه السلام نه دي منې کړې نو موږ هم نه منې کوو خو لیکن د تراویح دپاره دا اهتمام کوونه شي نو خبرې دا په کور کې پکار ده بلکې دا کم نارینه چې تراویح کوي په جوماتونو کې د دې باره کې د بعضې اهل علم رایې دا چې دا د کور عمل دی چې په کور کې وشي خو نارینهو له خو په جومات کې پکار ده په شریکه باندې او زنانو له پکار ده چې په کور کې وشي پاتې شو د ختم خبره نو ختم ښه عمل دی د ثواب عمل دی
خو څنګه چې تاسو ویل چې د یو کور خپل خلک راغونډېږي نو دا به ډېر مناسب په نسبت د دې چې ټول کله راغونډېږي او دا قرآن کریم مصحف چې مخې ته نیولی نو که چېرته قاري از ضرورت تحت چېرته یو ځای ورته کچه دی یو پاو یو رکو او دې کې قرآن کریم د ونیو خو د زکوان چې کوم د حضرت عایشې رضی الله عنها غلام و د هغې د عمل نه به سړی په طور دلیل پیش شي خو چې مقتدي به ځینې ولی نو دا کار خلاف شریعت دی د صحابه کرامو یا د تابعینو یا د امت کې چېرته د عمل نه دی راغلی او په حرم کې خو دا ډېر ګڼه شوي دی چې اوس خو په دې کې عام یو معمول جوړ شي هر سړی خپل موبایل کې مصحف راړلی او په امام پسې ولاړی د دې نه هم نه خبر چې زه به چا پسې ولاړی یم او مونځ پسې کوم نو دا کار بالکل په دې باندې د مونځ کم از کم ماتېږي ځکه چې د نه بالکل هېر شي زه په مانځه باندې ولاړ یم نو مونځ ماتېږي د دې نه ځان ساتل پکار دي دا یو سوال خو متنازع غونې ماته ښکاري ځکه بل په دې فیسبوک چلیدلی هم دی چې بعضې علما وایي چې فیسبوک کتلو باندې او یوټیوب باندې کتو باندې روژه ماتېږي نو دې باره کې څه دي چې یوټیوب کتل فیسبوک کتل ټویټر کتل ګوګل کتل او روژه پې ماتېږي خرابېږي مکروه کېږي علمي جواب غواړي اصل کې بنیادي طور ضروري نه دی چې یاره موږ د چا سره په یو مسله کې اختلاف دی موږ د هغه کردار کشي وکړو دا خبره چې کومه شوې وه نو دا د یو کلیپ یو حصه وه چې دا ویلي وه اصل خبره داسې دا چې فیسبوک یا یوټیوب یا بل داسې څه چې په هغې باندې داسې حیاسوز او د اخلاقو نه لیدلي څیزونه دي چې یا هغه په ویلو کې او یا هغه په ویډیو کې کتلی کېږي نو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې دا روژه داسې ماته شو چې دې ته مونږ ووایو چې د روژه ونه نیوه بلکې د روژې چې کوم هغه روحاني سلسله او کوم ربط د الله سره هغه مات شي چې الله غړ فلم دی یا چې کوم دی نو داسې یو کهاني پکې ګوري چې هغه کې د زنا خبرې دي د زنا تذکرې دي نو دا هغه د اصل کې د روژې هغه روحاني پهلو ویلي و هغه یو پیر دی د بنیر دی غالبا او هغه پیر دی دا خبره کړې وه چې یاره په دې باندې ماتېږي د ماتېدو مطلب هم دا و چې یاره ثواب یې ختمېږي نو خو ټیک خبره ده او کومه چې قانوني ماتېدل کومې دي چې موږ وایو چې دا دغه دی د روزهخور دی د روزهخور ورته نه ویلی کېږي خو لیکن د روژې روحاني اثر ختمېږي نو د فیسبوک او د یوټیوب دغه څیزونو کتلو باندې واقعي د روژې اثر ختمېږي سوالات ډېر دي بعضې یو شان هم دي خو دا یو سوال دی چې روژه د وفاق څخه نیول پکار دي او که د صوبې سره زمونږ خو مسلم ده چې مفتی منیب الرحمن صاحب کراچۍ والا کله هغه اورت هلال کمیټې چیرمین او هلته به یو ورځ وروسته روژه وه دلته مسجد قاسم علي خان والا و نو هلته به روژه مخکې وه اگر چې دا عبدالخبیر صاحب چې راغلی دی نو دا شیخ تقریبا د پوپلزی صاحب د هغوی یو شی هم دی خو په دې لږ رڼا واچوئ ځکه چې ډېر ملګري تپوس کوي ځکه دا خو مخکې کلونه زموږ چې یاد دي موږ چې د کوم وخت نه روژې نیسو نو تقریبا دا اختلاف روان دی بلکې موږ 400 کې وو مردان کې وو نو هلته به اختر و دلته به روژه وه بلکې داسې هم راغلي دي چې موږ مردان کې یو اختر دی دلته راغلي یو روژه ده دلته په سبا باندې بیا روژه ده په بل سبا اختر دی نو د دې وفاق سره روژه موږ نیسو به خاص کر دیر ملاکن ډیویژن والا خو اسم نیسي خو عام طور باندې چې زموږ سیشن خو پښتانه ګوري نو ټول پښتونخوا سره دا سوال ریلیټډ دی چې روژه چا سره پکار ده یا دغه عمل څنګه او دې ته په کوم نظر تاسو ګورئ په دې کې خو یو خبره څنګه چې مخکې مونږ ویله چې ځینو علماو له به انشاءالله چې په دې باندې باقاعده موضوع جوړه شي نو سبب یې ووایي کېدای شي سبا د جمعې په ورځ هم په بعض جوماتونو کې په دې باندې وینا وشي خو د اختلاف المطالب په دې مسله باندې زما د خپل کمزوري علم مطابق چې څومره کتل کړي دي نو زه به دعوه سره ویلی شم چې په دې صوبه کې به چا کتل نه کړي په دې باندې د څلور واړو فقو او د اهل ظواهرو او د عربو د علما چې دا داسې نیم حنبلیان او نیم سلفیان دي د دوی دا کتل چې ما کم کتلی دي نو په دې کې کومه چې خلاصه د خبرې ده نو هغه دا ده چې بنیادي طور پښتانه روژه د خپل یو کلچر په طور باندې نیسي چې دا زمونږ یو سالانه تقریب دی مونږ یې کوو د عبادت په طور باندې نسبتا کمه نیسي او په دې باندې د عالم عرب د علماو او د هندوستان پاکستان د محققینو علماو رایې دا ده چې دا د هر ملک خپل د رؤیت هلال فیصله ده او په دغه ملک کې چې کومه د مرکزي رؤیت هلال کمیټې فیصله هم دقه فیصله وي زمونږ په دې پاکستان کې دا خبره مشهوره ده څوک اختلاف المطالب معتبر دی که نه دی معتبر د دې په دې منځ کې یو دریم ټکی خلک وایي هغه دار چې موږ د سعودي عرب سره روژه نیسو دا یاد ساتئ ګوره سعودي عرب زموږ روحاني مرکز دی خو لیکن دا دوه خبرې خو په کتابونو کې ذکر دی چې اختلاف د مطالعو معتبر دی او که نه دی خو دا چې سعودي عرب سره روژه اختر کو دا په کتابونو کې دا هم خبره نشته نو زمونږ رایې دا او دا د دلیل په بنیاد باندې راجحه ده او قوي رایه ده چې مرکزي رؤیت هلال کمیټۍ کله اعلان وکړو نو موږ روژه نیسو کله چې هغې اعلان وکړو نو بیا موږ اختر کوو که فرض کې داسې وشوه چې موږ د رمضان د روژې سپوږمۍ ولیدله
او رؤیت هلال کمیټۍ په فیصله ونه کړه نو دیانتن به موږ روژه نیسو، خو لیکن موږ اعلانونه بیا هم نه کوو. او که فرض که زموږ 10 بیا پوره شوي او حکومت د اختر اعلان نه وکړ نو موږ به روژه نه ماتو. دا د شریعت حکم دی. په فقې په کتابونو کې د احادیثو په رڼا کې چې کوم مسائل لیکلی شوي دي هغه دا دي چې که یو سړی د رمضان د میاشتې ګواهي وکړي او قاضي ګواهي رد کړي نو دی به خپله روژه نیسي. د دې مطلب هم دا دی چې کله کله به دی ګواهي کوي خو قاضي به هغه شرطونو د نه پوره کېدو د وجې نه د ګواهي نه قبلوي. او که فرض که د اختر د میاشتې په 29 روژې باندې دا سپوږمۍ ولیده خو قاضي قبوله نه کړه نو دی به داسې نه کوي چې یاره ما سپوږمۍ لیدلې ده زه به اوس روژه خورم، بلکې دی به د حکومت سره هغه خپله روژه نیسي او بیا به اختر به کوي. یو ځل موقع داسې راغله چې زه په مفتاح علوم کې وم نو د 400 د اعلان د وجې نه د شرګړ د خلکو روژه نیوه. نو ما ته مولي صاحب ویل چې ته به څنګه چل کې سهار به روژه کېږې که نه؟ نو مولي زه به روژه کېږم او ځکه چې حدیث کې چې الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون. بعضې زموږ داسې ملګري دي چې هغوی وایي چې نه مونږ خو بس د پېښور اعلان وشو زه به اختر کوم نو چاپېره خلکو اختر نه یې کړی او دوی سته خپله روژه ماته کړي. نبي صلی الله علیه وسلم په دې باندې پابندي لګولې ده. نو زموږ خو دغه اسانه خبره ده. ما یو ځل کراچۍ ته ټلیفون وکړو حالات ډېر خراب و مولانا عباس صاحب ته چې تاسو څنګه چل دی کراچۍ کې؟ ویل چې خلک خاموشي کې ناست دي. مل څنګه چل به کوي؟ ویل چې کله حکومت اعلان وکړو مرکزي حکومت نو کوي به نو. دا ثقالت او دا ټینشن چې دا 400 د مردان د پېښور د ثوابۍ په دې علاقه باندې دا ډېر زیات ټینشن یې زموږ روژه وخوړه او زموږ روژه داسې شوه نو روژې نه خوري. دا د هغې ذمه دار دي. او دا فیصله کوي او د هغې مطابق به انشاءالله موږ روژه هم نیسو او اختر به هم کوو. ما یو کال دغه شان استاذ د خبره چې وکړه پاکې ما د 400 نوم اخیستی و چې 400 کې داسې کېږي رزړو کې کېږي نو چونکې زه په وخت کې 400 کې وم نو بیا چې کله لاړم نو ډېر ملګري په هغې باندې قارو او مفتي اکبر علي صاحب راته ویلي خو چې ګوره 400 ملګري ستا نه خفه دي چې یاره دا خو 400 کې پاتې شوی دی زموږ داسې نوم یې ویلی دی. خو زه به خپله خبره وکړم هغه دا ده چې ما د مولانا موسی خان صاحب ناست دی موږ په تفهیم القرآن کې چې نو تاسو به راتلی زموږ غزی الله خان قاله د کوم ځای و بغداد کې ټي بي اسپتال خوا ته موږ به پاتې کېدو جومات کې او دقه د وړوکې اختر میاشت وه د روژې او د وړوکې اختر شپه وه خو 29 روژه د موږ ویل سبا به روژه که نه وی او که اختر وی نو ماښام چې کله مولانا به مونځ کوو نو په دې کې ماسودن مونځ چې وشو نو حاجي صاحب ویل چې څنګه چل دی تراویح به کوو که نه به کوو نو نیمو خلکو ویل تراویح به کوو نیمو ویل نه کوو. میاشت تا نه ولیدلې یو هلک پکې پاس ویل تاسو لږ صبر وکړئ اوس ویل دا دغه کې چې کوم جومات دی په دې بینک روډ باندې یو دا تقویة الایمان دی یو خواته بل جومات دی ګړی مسجد وته کې ګنټه مانو نو ير دی چې اوس بالته ان شاء الله تعالی اعلان وشي تاسو لږ صبر وکړئ اوس دا اعلان کیږي کنه. په دې خبرو کې आवाज راغی چې بینک روډ نه اعلان وشو چې سبا اختر دی او روژه نشته. موږ سبا اختر کو چې کله کلی ته راللو نو په کلي کې په ورځ باندې هم روژه وه په سبا باندې بیا روژه وه. نو دا حالات بالکل موږ لیدلی دي په 400 کې په مردان کې په وزیرستان کې بلکې پروس کال غالبا د سوا چې په افغانستان کې روژه اخترو بیا په باجوړ کې پسې په سبالو زمونږ پسې بیا په بل سبال اختر اوس په دې نږدې ورځو کې داسې شوي دي. نو زمونږ د خپل ملګرو ته څوک که زمونږ په خبرو باندې اعتماد کوي زمونږ ته دا درخواست دی چې دا مسایل ګپ مه ګڼئ. یا د چا د یو عالم سره مینه ده په پلزی صاحب سره مینه ده یا د قاسم علي خان جومات دی یا بل دی یا بل دی د دې مینې په خاطر باندې خپل روژې مه خرابوئ د دې مینې په خاطر خپل عبادات مه خرابوئ. یو ورځ روژه نیول دا څه ګران کار نه دی او څومره لوی ثواب دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله زه به ثواب په خپل لاس باندې ورکوم نو دومره لوی عمل دی نو زموږ درخواست دا دی چې په دې باندې خپل روژې مه خرابوئ. زموږ د 400 والو سره څه بغض دی نه د مردان والا سره بغض دی نه د پېښور والا سره بغض دی. دا ټول زموږ ورونه دي زموږ پکې نږدې ملګري موجود دي. په دې وجه باندې همدغه خبره ده چې زمونږ ذمه دار کوم چې هغه کنسرن اتارټي ده هغه مرکزي رؤیت هلال کمیټي ده چې هغه باقاعده یعنی سرټیفاید اداره ده د حکومت پاکستان اداره ده د هغې نامینیشن کوي. بل دا مولانا ګوهرمان رحمه الله دا خبره کوله چې د هر مسلک علما کرام سره په هغې کې ناست یو اجماعي حیثیت هغه لري چې ټول علما پکې ناست دي او د هغوی په مشوره باندې دا فیصله کیږي. نو که د چا د عالم سره مینه ده د دې مینې په بنیاد باندې خپل عبارتونه زما په خیال باندې دي خرابول پکار. مخکې ځو سوال دی چې زنانه خو یو تراویح خبره کوي خو ختم قرآن کوي نو ما خیال دا سوال خو تقریبا یو دی یا ختم قرآن کوي او یا تراویح کوي نو زدا به زه ویم چې بس دغه یو خبره د مخکې سوال وشو چې ختم قرآن کوي نو که په کور کې دننه کوي نو بېشکه دی کوي. البته د هغې طریقه دا ده چې په سب کې به زنانه د دې زنانو سره ولاړئ مخکې به نه ودرېږي په دې سب کې به ولاړئ یعنی عام طور باندې نارینه خو وي ما مخکې ودرېږي او شاته زنانه نارینه وي خو دا په دې سب کې ودرېږي. نو که قرآن ختم کوي نو په کور کې د ښځې پسې ودرېږي. هغه ورقه بنت نوفل د غالبا
د هغې په باره کې شهید چې راځي ابو داود حدیث ته نبي علیه صلات وسلام هغه سړي ته ویل ته اذان کوه د خپل کلي کور خلکو لمونځ کوه خو داسې په کلي کې تداعي کول او کلي خلک راغونډول نو دا داسې ښه کار نه دی د هغې وضاحت وشو خو بل سوال دا دی چې په روژو کې بعضې قاریان صاحبان ختمونه کوي په هغې باندې پیسې اخلي یو قاري صاحب په 2-3 ځایونو کې ختمونه کوي ما ته یاد زم کړی شاټۍ دره کې منګه ډېر وخت مخکې داسې و چې 5 ورځو کې وي جومات کې ختم وشو بیا به هغه قاري صاحب بل ځای کې کوو بیا به هغه قاري صاحب په بل ځای کې کوو نو د امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راځي چې هغه ته چا ویلي و چې پلاني ځای کې امام دی او هغه تراویح خلکو له کوي او قرآن وایي او خلکو له پیسې ورکوي نو هغه ویل چې اف ایصلی خلفه داسې امام شاته لمونځ څوک کوي نو دې باره کې تاسو څه علمي طور باندې څه وایي چې یو خو په قرآن باندې پیسې اخیستل الله خو نبي علیه السلام فرمایي چې دا جایز دي سړی پیسې تعلیم د قرآن باندې اخلي خو د تراویح خو عبادت دی نو څه نظر دی ستاسو په دې باره کې او یا زمونږ کوم ورونه دي زمونږ شاګردان دي زمونږ بایګان دي هغه کوي داسې نو هغوی خپل عمل نه بربادوي نو چې داسې یو ټوس خبره هغوی ته وشي چې د دغې په رڼا کې خپل دا رمضان تېر کړي دې کې بعضې د اهل علمو داسې خبره پکې شته چې یاره یا مشروط وي نو اخیستلی ټیک نه دي چې مخکې وایي ماله به دومره روپۍ راکوې او که شرط نه شي نو بیا خیر دی که اخیستلي خو بنیادی طور دا کوم حدیث شریف چې دی ان خیر ما اخذتم به اجرا کتاب الله د هغې نه خو دا معلومیږي چې را د حرمت په توګه کم از کم ونه لګولی شي خو ثواب کم از کم قاري صاحب ته نه میلاویږي د قرآن د ویلو ځکه چې بنیادی طور د دا په د قرآن ویلو کې د قرآن د ویلو سره سره د اجرت د نیت هم ملګری کېږي نو چې ملګری شو نو ثواب ته نه میلاویږي نو قاریانو صاحبانو ته زموږ مشوره دا ده چې پیسې وانه اخیستی شي خو که فرض کا اخلي به پیسې نو غالبا د حرمت په توګه لګول ماته لږ مشکل ښکاري دا خو زما خپله رایه ده د دې حدیث په بنیاد باندې دا اعتکاف خبر خوش ولا ملګری وي چې که اعتکاف په جامع مسجد کې نه وي یعنی د احنافو د مذهب مطابق په هغه جماعت کې اعتکاف کوي چې 15 وخت لمونځ پکې کېږي نو بیا د جمعې د لمونځ لپاره قریب جماعت ته تللی شي که نه شي تللی دې پته څه ده نو کوم چې بنیادي شرعي ضرورتونه د هغې دپاره تللی شي لکه یا سړی خوراک وله څوک جومات ته نه راوړي یا د اودس ماتې ځای جومات کې نشته نو کور ته ځي نو په دغه قسمه ضرورتونو باندې خلکو د جمعې مونځ قیاس کړی دی چې دا خو د هغې نه زیات اهم ضرورت دی شرعي ضرورت دی نو د جمعې منځله به ځي په څومره اندازه باندې به ځي نو بیا علما ویلي چې په دومره انداز باندې به ځي چې دی هلته خطبه واوري او فرض مونځ وکړي او بقایا مخکې وروسته چې کوم مونځ کوي نو دی به خپل جومات ته واپس را رسوي نو ډېر کم وخت له به ځي د ضرورت تحت نو دا اجازه علما ورکړی یو کور کې ښځې دي او سړی دی او امام مخکې شوی دی په یو کور کې دننه دواړه تراویح کولی شي که نه شي کولی بس چې فرض مونځ کولی شي او نبي علیه صلات وسلام خو عام نه پلم کړي دي چې نبي علیه السلام بس یو 2 هلکان ولاړو شاته او شاته بس زنانه ولاړه وه نو دغه حدیث نه خو دا معلومېږي چې نارینه مخکې بیا بس سب د نارینه وي شاته بس زنانه نو جایز دي کولی شي نیت به یې څنګه کو ملګري وي روژې نیت څنګه دی د روژې نیت خو چې دی چې تهجد دغه ته پاسي د پېشمني کې پاسي او خوراک کوي نور که له خدای پېشمني کې خوراک نه کوي که نه خلک سره ناشته کوي نو چې دی پېشمني ته پاسېدو نو د زړه کې دا راځي چې یاره زه روژه نیسم نو زړه کې به حاضرۍ او په خوله باندې د الفاظو ثبوت په شریعت کې نشته دی دا سوال بار بار راځي او د اختلافي سوالات ته موږ ځان هم ساتو خو چونکې دا خو یو مجلس دی زموږ علمي تراو د 8 رکاتو 10 رکاتو 40 رکات پکې لیکلي دي چې 8 رکات دي که 10 رکات دي 40 رکات دي نو دې باره کې یو سنجیده خبره د دې لپاره چې په دې کې زموږ عوامو ته ورونو خویندو ته په دې کې فایده وي او یو معرکة الارام مسله ده بلکې نن سبا داسې یو د ګپ شپ موضوع ګرځېدلی ده او په دې فیسبوک باندې خلک د علماو بیانات اوري هغه انجایي کوي هم او یو بل ته شیر کوي چې یاره ستاسو مولا داسې ویل زموږ داسې ویل شریعت څه وایي په دې باره کې ځکه رمضان میاشت خو د عبادت میاشت ده چې موږ خپل عبادتونه خراب نه کړو او موږ هم د چا د عباداتو خو د ذمهواري نشو اخیستی چې یاره دا وله موږ سبا خراب کړو نو موږ ورته هغه خبره کوو کوم چې د الله رسول کړې ده صحابو کړې ده خیل قرون کې چا کړې ده د دې خیل قرون د اقوالو د افعالو پر رڼا کې د رسول الله د تعلیماتو پر رڼا کې د شلو د اتو د 13 وغیره دې باره کې تاسو څه وایو نبي علیه الصلاة والسلام سیرت او سنت څه دي یو ملګري د یو شیعه عالم په باره کې خبره کولی چې کله هلکان وایي د ایران کې د یونیورسټۍ نه فارغ شو نو بیا د بار ملک ته یورپ ته دغه دپاره لیږل د اعلی تعلیم دپاره نو هغه هلکانو د خپل استاد نه تپوس وکړو چې موږ به چې شرعي مسله راپېښه شي نو بیا به د چا نه تپوس کوو نو هغه استاد ورته ویل چې تاسو به شیعه عالم ګورئ دغه نه به تپوس کوئ نو هغې ورته ویل چې که شیعه عالم میلاو نه شي نو چې بیا به د سني نه تپوس وکړئ بیا به د هغې خلاف عمل کوئ چې سني ته څه ویل د هغې به خلاف عمل وکړئ نو دلته چې دا کومه ډلې جوړې شوي دي په 8 یا په 10 رکعتونو باندې نو موږ نه د 8 رکعتو ملګري یو نه د 10 رکعتو ملګري یو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي صلات اللیل مسنا مسنا
دو رکعاته مونځ د شپې د نبی صلی الله علیه وسلم 2 شپې یا 3 شپې قوم لمونځ کړی دی خو په صحیح الاسناد روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم د شپې مونځ دی په دې صحابو له چې کومه با جماعت کړی دی د هغې ثبوت نشته چې صحیح الاسناد حدیث کې چې دا 8 رکعاته وکشلو کوم روایت د ابن ابي شیبه کې شل راغلی د هم سندن ضعیف دی او ابن حبان چې کوم نقل کړی د 8 رکعاتو هم سندن ضعیف دی د صحابه کرام اصل کې د نبی علیہ السلام د عمل په حسن باندې نظر و موږ د عبادت په شمار باندې نظر ساتو او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هم 2 فتوی وي یو د 8 او د 3 رکعاتو وتر او یو د 10 رکعاتونو چې هغه تابع عمل ذکر کوي د حضرت عمر د زمانه چې هغه به 10 رکعاته کول اهل مدینه به د 10 نم زیات کول نو مو خو خپل اوریدونکو ته مشوره ورکو چې ستاسو په جماعتونو کې 100 رکعاته کېږي دا ورسره وکړئ ځکه چې صبح امام نه ګرځېدلی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صبح ستاسو امام نه ګرځېدلی د عبادت نه تاسو تیمه ګرځئ د دې وجه نه د عربو د علما چې دي د هغې فتوا دا ده کوم علما چې د 8 رکعاتو فتوا ورکوي هغې هم دا وایي چې کوم جومات کې 10 کېږي نو تاسو به د 10 نه مخکې نه راوځئ ځکه تاسو 8 رکعاته بعد د امام نه راوځئ او امام پاتې کوئ نو دا به نه کوئ دا د حدیث خلاف دي نو لحاظ زموږ مشوره دا ده چې یو سړی دی یو ضرورت یې پېښ شو چېرته ځي ایمرجنسي ده او 8 رکعاته وکړه یا 6 رکعاته وکړه یا 10 رکعاته وکړه روان شو نو که به 8 هم راووتو خیر دی خو چونکې نبی صلی الله علیه وسلم څه خاص تعداد نه دی مقرر کړی نو موږ له خاص تعداد مقررول نه دي پکار او خاص تعداد ته سنت ویل او د هغې نه علاوه بل ته بدعت ویل دا هم د شریعت مزاج نه دی تر هغو باره کې هم دقه مسله ده چې عبادت کول پکار دي که اتهی که شلي که څلوېښت دي بلکې د بیهقي کې دا روایت دی چې مدینې والا په دې وجه باندې خپل عبادت زیات کړی چې مکه کې به خلکو 4 رکعاته مونځ وکړو نو په ترویحه کې به بیا طواف کوو نو هغوی چې هغو خو ډېرې مزې وکړلې موږ له ډېرول پکار دي نو هغه خلکو به د معیار سره مقدار زیاتو نو دلته اوس موږ معیار خو هغه دی چې تاسو ته معلوم دی او مقدار خو مسلسل لاندې روان دي تاسو ډېر ضروري خبره وکړه زما د توجه د مسلې ته راوخته چې امام نه راګرځي نبی علیه السلام تاسو مزئ حالانکه زمونږ په دې جماعتونو کې کم ملګري چې 8 رکعات تراویح کوي نو موږ په هغوی باندې هېڅ قسم قدغن نه کوو او بالکل د هغې ملګري یو 8 رکعات تراویح تاسو کوئ موږ په دې حوالې څه چانه نه یریږو نه دباویږو چې مسله شرعي ده 8 ته هم جایز وایو 10 ته هم وایو 15 ته موږ جایز وایو ځکه چې موږ شریعت کې هم دا ویلي دي خو په دې جماعتونو کې دا مشکل 8 رکعات ولا دا مشکل جوړ کړی وي په بعضې مساجدو کې چې کله دا سپینګري خو 10 رکعاته کوي عام طور باندې خو چې کله د 8 رکعاته مونځ وشي نو په دې جومات کې داسې شور شغرب جوړ شي او په منډه منډه باندې خلک وځي چې وروسته د عبادت حسن ختم کې متاثر کی نو زما درخواست هم دا دی که څوک 8 رکعات تراویح کوي نو یا خدا ر چې تراویح په جومات کې هم څه فرض نه دي بس کور کې وکړئ تاسو که سبا په جومات کې خامخا ستاسو د 8 رکعاتو د وجې نه مشکل جوړیږي نو دا خلک په اختلاف کې اچول دا ګناه ده لہذا د 8 رکعاتو په کور کې وکړئ جومات ته مزو بالفرض که جومات ته هم سړی ځي نو بیا په داسې اندازه جومات نه راوځي چې د ده د راوتلو په وجه باندې د چا په عبادت کې خلل ونه غورځېږي موږ د خپل عبادت په وجه باندې نور خلک قارو داسې عبادت دی چې موږ ځان له وکړو خلک پرې قار کړو خو دې سره یو ریلیټډ بل سوال دی چې بعضې قاریان صاحبان ډېر په سپیډ باندې تراویح کوي او زه پکې خپله خبره وکړم چې په مندني کې موږ په کم کال باندې دور تفسیر په اول کال باندې کوو نو زه او موږ ملګری شیخ عنایت الرحمن صاحب نو موږ په اول ورځ باندې تراویح کولې نو موږ چې تراویح وکړلې ما اول 12 رکعاته وکړلو بیا 8 رکعاته هغه لکه په شریک باندې موږ تراویح وکړلې کلیوال زموږ سره کم از کم څه اندازه رسې 58-59 منټ کې موږ 10 رکعات تراویح پوره کړلې یو ملګري ویل چې تراویح خو مو کړلې موږ له مزه راکړه خو سبا به ګورې دا کسان ډېر کمي او لږې تیزی کوي نو په سبا باندې نیم کسان کم راغلل نو په دویم ورځ ما تراویح لږې اندازتن مطلب چې ما 6 آیتونه البامې څلور کړل نو بیا مې لږ تراویح داسې 58 منټ په ځای باندې 52-53 منټ ته راوستلې خو بیا په درېیمه شپه مزید هغه تعداد کم شو موږ معلومات وکړل چې موږ ته نږدې په جومات کې تراویح ډېر په سپیډ کېږي او په 20 منټ کې هغوی ټولې تراویح کوي ما نه منله نو موږ یو قاري صاحب مخکې کوو مولانا و زه ما ورته ویلو چې دلته قاري صاحب مخکې د جومات ته ځو چې موږ د تراویح وایو نو چې رښتیا دومره ګڼه ده چې خلک راځي موټرسایکلو باندې او ګاډي تاسو یقین وکړئ چې موږ کله د هغه مندني دارالعلوم څخه نږدې جومات ته ځو نو نه یم شاید ملګري پیژنې بیا موږ هغه جومات له رالو نیر په غاړه باندې جومات دی او دا جومات د مخې ته نیر د ګاډي ډېر لرې منتها د نظره پورې دا موټرسایکلې ولاړې دي او نوجوانان دي او هغه کوم چې د جومات امام ښه صحتمند و هغې له په عام حالاتو کې پاسېدل کېناستل ډېر ګران و خو دې د الله بنده چې تراویح شروع کړلې ټیک ټاک په 18 منټ کې د 9 رکعاته مطلب د ماسپښین دا مونځ او 10 رکعاته دی 29 رکعاته مونځ بالکل په 18-19 منټ کې دا مونځ د تراویح سره ته ورسو او دومره ګڼه پکې وه هغه زموږ مقتدیان ټول هلته تللي په هغه ځای کې ولاړو دې باره کې تاسو وایي لکه دا مونځ دی دا عبادت دی
آیا په دې باندې به الله تعالی موږ له ثواب راکړي یا دا چې د سزا مستحق به مو نه ګرځېږو په دې وجه باندې چې لکه دومره په سپیډ تراویح کوو دا موږ ډېر د دین سره مذاق نه کوو. دلته یو حدیث شریف دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ډېر قاریان دي چې قرآن وایي قرآن پې لعنت وایي. دویم نبی صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته ویلي و چې هغه مونځ لږ زر زر کړی و چې تا مونځ نه دی کړی بیا یې وکړه. دریم نمبر یو صحابي دی د هغه خوا ته یو ملګري مونځ لږ تیز وکړو. د مانځه نه وروسته ورته هغه ویل چې که فرض که ته د دې مونځ مړ شي نو ته به په غیر اسلام باندې مړ شي، ته به کافر مړ شي دا کوم مونځ چې دا کړی. نو په داسې خلکو باندې خو د صحابه کرامو د پتو په رڼا کې د کفر یره ده، ځکه دا د مانځه یو مونځ نه کول دي او یو د مانځه مذاق وړاوهل دي. نو دا د مانځه مذاق وړاوهل دي او عام زموږ په پښتنو کې یو خبره مشهوره ده چې کوم ځای کې تراویح په قلاره کېږي نو خلک وایي مړه د راته تراونه مونځ جوړ کړو، نو بیا ورته خلک مونځ هم نه وایي. نو دې نه ځان ساتل پکار دي او دا ډېره خطرناکه خبره دي چې نه بلکې دا لږې په قلاره کول هم نه بلکې دا د فرض مانځه به شان لکه څنګه چې فرض مونځ په قلاره کوو په دې انداز باندې کول پکار دي. دا د الله سره خبرې دي، د دې مذاق وړاوهل نه دي پکار. جزاک الله. الله دې دغسې عباداتو توفیق موږ له راکړي. رمضان دی او همدغه یو میاشت ده چې موږ په دې کې عبادت کوو، نه نور خو د فرض مونځو زموږ دا صورتحالي، جمع زموږ دا صورتحالي، تلاوت هم دا صورتحالي. نو ملګرو ته زموږ دا درخواست دی چې خپل عبادتونه مه خرابوئ. دا سوال چې د سرسایي صحیح وخت څه دی؟ فطرانه چې ورته موږ وایو صدقة الفطر کوم وخت کې ورکول پکار دي؟ صحابو په کوم وخت کې ورکول؟ عام طور باندې زموږ په دې علاقو کې د اختر په ورځ باندې د سحر د مانځه نه پس او د ساخ د مونځ نه مخکې په دې دوران کې ورکوي. ښه وخت یې څه دی؟ د فقهاو چې کوم د صحابه کرامو د عملونو نه معلومه کړې ده نو پاکې یو رای خو دا چې د 15 رمضان نه بعد دا ورکول پکار دي. خو کوم چې د حدیث نه معلومیږي نو هغه دا ده چې د رمضان د اختر د ورځې نه یوه ورځ یا 2 ورځې مخکې ورکړی شي او اخرنی حد د دې هغه د اختر د منځه پورې دی. ځکه چې د اختر منځو شي نو دا بیا عامه صدقه ګرځي خو بیا صدقة الفطر او سرسایه نه شوه. نو دا د اختر نه یوه ورځ یا 2 ورځې مخکې ورکول پکار دي چې دا کوم غریبانان دي چې هغې بیا خپل ضرورت سر کړي. بالکل جی. د فطرانې باره کې به زه دا خبره شریکه کړم چې بلکې زما په خوله نه راځي دا خبر نو کما ما بعضې ملګرو مشکلاتي موږ ته پته چې دې ملګري مشکلاتي خپل بچو له جامې نشي اغوستلی، خپل بچو له پیزار نشي اغوستلی یا خپل لوریانې واده شي د هغوی بعضې څیزونه دي چې هغه نشي پوره کولی. دا څومره ګران کار دی او نن سبا د مهنګایي د لهر راغلی دی. نو زمونږ هم درخواست دا دی چې بلکې د حضرت عباس صاحب نبی علیه صلات وسلام لا یو کال اډوانس زکات ورکړو. نو فقها خو دا مني چې لکه په یکم رمضان هم سړی ورکولی شي بلکې رمضان نه مخکې هم ورکولی شي. خو بیا هم چې غوره خبر هم دا دی چې د اختر د مانځه نه یوازې مخکې نه بلکې 2-3 ورځې مخکې ځکه ورکول پکار دي چې ډېر خلک داسې دي. حقیقت دا دی او زه د دې مایک په ذریعه باندې د سکرین په ذریعه باندې کوم ملګري چې صاحب وستي نو زه ورته درخواست کوم دا خلک شته ستاسو په دې کلیو کې، ستاسو په محلو کې دا خلک موجود دی، بیماران دي، کمزوري دي، د هغوی ویزې ختمې شي په کورونو کې ناست دي یا د هغوی روزګارونه نشته دی، نشي اغوستی خپل بچو له جامې، نشي اغوستی خپل بچو له پیزار، نشي ورکولی خپل بچو له پاکټ منی او د جیب خرچو. نو هغې خلکو نظر وساتئ او داسې مه کوو چې تاسو دا پیسې رالی یا مختلف پراجیکټونو لا NGOs لا او فاونډیشن له ورکوي هم ورکوي. حقیقت دا دی چې تاسو راولګئ په خپل کلو کې هر یو سړی د خپل کلي کې نظر واچئ چې زما په ګاونډ کې کوم سړی مستحق دی، که زما بالفرض په ګاونډ کې څوک مستحق دی، زما په رشته دارو کې څوک مستحق دی. په کار داره چې موږ اول هغوی له دا ورکو. ټایم زموږ سره غالبا وفا نه کوي، ټایم په تېرېدو باندې دی، خبرې اوږدېږي، نصیحتونه هم ډېر زیات دي، خبرې هم ډېرې زیاتې دي. انشاءالله تعالی رمضان دوران کې به شیخ صاحب بیا میلمه کوو، بعضې تپوسونه به بیا هم کوو. یو تپوس پکې شوی دی چې دا بعضې تپوسونه په دویم ځل بیا به زه ایسته زر پکې ویم چې بعضې خلک ویتر پرېږدي د ماسخوتن یې و چې په تهجد څه بیا وکړم. نو دا طریقه غوره طریقه ده. نبي علیه السلام اجعلوا آخر صلاتکم وتر، آخر مونځ وتر پکار دی. نو دا هم ټیک کار دی که څوک کوي او مسله دا ده که په پاسېدو باندې یقین وي چې پاسمه، که نشي پاسېدو نو بیا دې ماښام وکړي. خو دلته سوال اوسره بل راغلی نوی سوال دی چې دا خوشبو لګول، نو په خوشبو کې عطر هم راځي، پرفیوم هم راځي، باډي سپری هم راځي، یعنې 3 واړه څیزونه دي په دې کې. نو دې باندې روژه ماتېږي او که نه مکروه کېږي؟ ماتېږي خو پینا په خوشبو لګولو باندې چې بیخي خولې ته سړی سپری ونه کړي او انشاءالله چې په دې باندې کراهت هم نه راځي ځکه چې دا په وجود باندې لګي او دا د هوا سره خورېږي او چې د ذرات والی نو بیا خو به کراهتي خو دا چې په وجود باندې ولګي نو انشاءالله به دې بس کراهت هم نه. انهیلر باره کې انهیلر کوم چې هغه سړی د هغې باره کې تحقیق دا دی چې په هغې کې چونکې واړه ذرات شته نو که داسې حد ته نه رسي چې په هغې باندې وجود ته غذا میلاو شي خو اثر پکې شته نو کراهت نه خالي، نو لحاظه د هغې نه ځان ساتل پکار دي.
سوالات تقریبا چې ډېر سوالات داسې دي چې هغه بار بار راغلي دي، نو موږ به دا سوالات په ځای باندې پرېږدو. یو سوال اخلو، بس بیا به انشاءالله تعالی شیخ صاحب اخر کې څه بنیادي خبرې وکړي ضروري، چې زموږ دپاره د بل سیشن پورې دویم جمعه باندې به انشاءالله موږ سیشن کوو. بیا الله دې وکړي چې یو روژه په رمضان کې اول راځي، دویم رمضان کې چې دویمه روژه کومه راځي انشاءالله شیخ صاحب به راځي او دغسې یو سیشن به کوو. او ملګرو ته هم درخواست دی چې کوم سوالات په دې کې پاتې شول تاسو ته ضروري ښکاره کېږي، نو هغه تاسو په هغه سیشن کې هم کولی شئ، او د مخکې هم تاسو وکړئ، موږ به ځان سره ایډمن صاحب به ځان سره وساتي. خو زه پکې دا سوال کړی دی ملګري، زه وایم چې د دې صلات تسبیح باره کې چې دا کوم د درېیمې کلمې دا ذکر ورته موږ وایو سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، دا کم ذکر چې دی نو د دې صلات تسبیح طریقه څه ده، او دا موږ کول پکار دي کنه دي کول پکار، کم ټیم کې کول پکار دي، څه فضیلت دی دې باره کې خبره. صلات تسبیح د حضرت عباس رضی الله عنه یو حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم وتویل تعالی تحفه در کوم چې بدی باندې ګناهونه د بنده معاف کیږي، او دا ته نبی علیہ السلام ویلو چې روزانه که روزانه نه نو هفته کې، که هفته کې نه نو میاش، او میاش نه نو کال، او کال نه نو په ټول عمر کې وزل د منځو کا. د علم دې باره کې د ثبوت په اعتبار سره اختلاف شته چې دا حدیث سندن ثابت دی که ثابت نه دی. موږ ته ثابت ښکاري کوم علماء چې دې حدیث ته صحیح یا حسن ویلی دی، نو هغه خبره لکه حافظ ابن حجر صاحب نو دا راته غوره ښکاري، او طریقه دې چونکې پیچیده ده لږه، نو زما داسې خیال دی چې دا موږ په یو کاغذ باندې ولیکو، او بیا به انشاءالله په دې پیج نه شیر کړو انشاءالله تعالی. همدغسې به کوو. دې کوم طریقه ده چې د دې ذکر دا ځکه څلور رکعاته لمونځ دی او په هر رکعت کې 15 یا ځل ویل پکار دي، نو دا جوړیږي 300 انشاءالله تعالی. موږ به د پیج نه شیر هم کو، تاسو کته هم شي ځکه دا ټول اسکار په منډه منډه یادېږي نو دې ځای باندې زمونږ ټیم هم تقریبا ختم شو، بلکې د ټیم نه موږ زیات واغستو، ډېر ملګري موږ ګوري لایو سیشن کې به و، د هغوی درخواست هم او خواهش هم دا چې شیخ صاحب راشي، نو هغوی راغلي وو، د هغوی جهان مننه کوو، او هغوی د خپل مصروفیاتو نه خو ویستو. حقیقت دا دی ما ته دا اندازه ده چې رمضان کې د چا جنازې له ماته تلل ګراني، د چا نکاح له تلل ګراني، د چا افطاري له تلل موږ ته ګراني، ځکه دومره بوج را باندې، او هلته بیا درسونه یي، مطالعه یي، ډیوټیانې مختلفې مدرسې د کالج ډیوټیانې، نو ډېر ګران کار دی. او ډې ټیم ویستو نن اجتماع و هغوی کې د دې درسمو، نو ټیم یې راکو، د هغوی دپاره به دعا کو چې الله رب العالمین د هغوی څومره مشکلات یې الله تعالی حل کړي، خاص کر د صحت کم ایشوز دي، د صحت کم مسایل دي، بیمارانی. زه هم اکثر بیمار یم، زه هم درخواست کوم څومره ملګري چې زمونږ پروګرام اوري نو ماته هم خصوصي دعاګانې د صحت په حوالې سره خاص کر کوي چې الله موږ له روغ صحت راکړي. بعضې بیمارۍ دي، شیخ صاحب هم دغه تم کافي مشکلات دي، زما نږدې ملګری دی نو ماته اندازئ، او کله کله زه یم ملګرو ته چې موږ داسې حشاش بشاش ګرځو خلک چې دا سم روغ رمټ دي په وجود باندې او ټیک ټاک دي، نو حقیقت دی چې ډېر مسایل انسان ته څوک د خپل مسلې چاته نه وایي، نو ټول موږ هم په دعا کې یاد ساتئ. زمونږ دلته کې هاسټل دی مدرسه کې، او په هغې کې طالبات دي، ورسره طالبان راغلي دي، مختلفو شاټۍ درې په دې مساجدو کې آباد دي، نو هغوی دپاره هم دعا کوو چې الله تعالی علم ورکړي، خدمتونه ډېر ملګري کوي، هغه خدمتونه الله تعالی قبول کړي. خو دې سره سره به شیخ صاحب انشاءالله تعالی د ملګرو ته دعا هم وکړي، او د هغې سره سره د مدرسې ته به هم دعا وکړي، د عالم دپاره، د غزې او د فلسطین د مجاهدینو دپاره، او دارنګې د هغې غمخوارو دپاره به هم دعا وکړي، او څه قیمتي خبره کوي انشاءالله تعالی بیا به اجازت غواړم. صرف یو خبره کوم د اختتام کې انشاءالله بیا دعا کوو، هغه دا ده چې زمونږ خپل اورېدونکو ته درخواست دا دی چې چونکې مونږ دا خبرې چې کوم شیر کوو ستاسو سره دا صرف د اصلاح په طور باندې کوو، او په دې کې چې کوم پتو مونږ ورکوو نو دا مونږ چې کوم مونږ ته دیانتن ټیک کاري نو هغه وایو، او چې زمونږ د رای سره د چا خلاف رای نو د هغې مونږ بېادبي نه کوو. که فرض که د زمونږ سره د چا د رای اختلاف وي نو هغه دې بلکل خپل رای باندې عمل کوي اخلاص سره، ځکه قیامت کې هر سړی د خپل علم مطابق نیولی کېږي، نو بس صرف هغې ته درخواست دا دی چې له دې نه جواب در جواب جوړ نه شي، چې لکه فرض که مونږ بار بار په خپل خبرې د جواب او د هغې د وضاحت کولو باندې مجبور شو. که زمونږ د رای سره چا اختلاف وي نو لاک اختلاف دې وساتي، زمونږ د هغې د رای احترام کوو، او که فرض که مونږ چا په خپله غلطۍ باندې پوه کړو نو موږ به اعلان وکړو چې زموږ دا خبره غلطه ده، خو انشاءالله داسې مسله به نه کوو چې هغه د چا د ضد د وجې نه وي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید. الله زموږ په حال رحم وکړي، د حاضر مجلس او زموږ د اورېدونکو ټول شرعي حاجتونه پوره کړي، رب العالمین دنیا او آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، په دین باندې راته پوهه را نصیب کړي، په هغې باندې د عمل کولو توفیق راله راکړي.
الله العالمین صحت را لراکي مونږ ټول الله العالمین صحت راکي جسمانی او روحاني صحت را لراکي زمونږ ټول حاجتونه د خپل دربار نه پوره کړي اوقات او صلاحیتونه او مالونه مزایکېدونه وساتي خوشحالي نصیب کړي الله العالمین موږ ته صحیح وینا توفیق راکړي زموږ اوریدونکو ته صحیح اورېدلو توفیق ورکړي بیا موږ ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي عقیده هم صحیح کړي عمل هم برابر کړي د شرک نه او د بدعاتو نه او د کفر نه الله العالمین د کبایرو نه ټولو نه ګناهونو نه موږ ته حفاظت راکړي موږ محفوظ کړي الله العالمین کوم ګناهونه نه شوي الله العالمین مغفرت هم نصیب کړي سم چې ویل سم واورېدل په دې کم ټیک دی الله العالمین قبول کړي خطا شوي الله العالمین غیر ارادي به خطا شوي وغیره ته معافي وکړي اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله صلى الله تعالى على خير